نه 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 بس دی نو مو چې د ټیک دی اوله کوه لګونه چې بند شي دا تکوس کنه او تراو چا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم مناسبت اور ربط واضح دے دا انبیاء علیہم السلام تذکرہ و دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیان شوا اللہ دا نوح علیہ السلام حال ذکر کئی ونوحا وذکر نوحا دا نوح علیہ السلام تذکرہ اکا اذ نادا من قبل کلچ دا آوازو کو من قبل پخوا دا ابراہیم علیہ السلام نا فاستجبنا لهم دا غی اجابتو کو سا آوازو کو نوح علیہ السلام قوم اصلاح اکڑا قوم سم نشو ندائی او فرمائل ربی انی مغلوب فانتصور اللہ ز کمزور ام زما امداد وکي فاستجبنا لهم داغي اجابتو کو فنجيناهم خلاص ورکو دتا و اهله داغي اهلت من الكرب العظيم داغ مصیبت لوی مصیبت طوفان و ونصرناهم داغ امدادو کو من القوم الذين دهغ قوم كذبوا بآياتنا چاوي تکذیب کو زمون پایاتونو انهم بشکد كانوا قوم سوء دو قوم بد فاغرقناهم دوی غرق اجمعین ټول وداود وسليمان یاد ک داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام اذ يحكمان في الحرث کله چې دوی فیصله کوله په فصل کې داود علیہ السلام د الله پیغمبر د مقدمه راوړې شو د یو سړی غړي بيزيدي او د بل په فصل کې ننوتی دی فصل ولا خوړلې دي نچرال د الله پیغمبر ته کېناستل یره چې زما فصل دی او د غړو خوړلې دي سونه فصل به تاوانی شوی به توري مثال یې رجی د زر روپو تاوان شوی دی الکه ستا غړي دغه فصل خورل او تاوان ورکنو نو غړ والا سره پیسې سکی بس غړي پکې ورکا غړي قیمت شه د 100 روپو د زر روپو بعد غړي ورکا غلنو نو غړي د فصل والا ته ورکړي واپس چې روان شول سليمان عليه السلام تاسو کو بابا فیصله وکړه او څنګه فیصله وکړه داسې یره جسمه په ذهن کې بل شانته فیصله راځي هغه داود علیہ السلام ته وې داود علیہ السلام را وخت بچی ته وې ته څنګه فیصله کې قابل بچي او صالح بچي دا سوي نه وې چې کم ده بابا دا کم فصل چې خړلې شوی دی نه اوس دا تازه دی ورکوټه دی کله دې خصمانه وشي دا فصل واپس ټیکيږي نو دا فصل به د ګډ والا ته ورکو دی به پکې سره چي او بخور به کوي دا تنظیم به کوي دا فصل واپس ټیک شي او هغه پورې به دا غړي د فصل والا ته ورکو دی به داغه نه پیخوري دی بخپل مزه کوي چې کله فصل واپس ټیک شو خپل هات ته ورسید نو فصل ته هغه بخپل مالک ته ورشي او غړي بخپل مالک ته حواله شي وجدای غنم دی نو چې دا داسې غوته دوره اچوت شي کنه سپق اوچت شي نو کدا ته غون وره به اس سم پینه کیږي دا چې کنه واپس ټیکيږي اومدارنګي چې کم دی بعضه سپرلې د چې پاغه کې انګور او بل سیس پانی وکي دا غون چې کم د سرویت نو خوري اسم پینې کېږي نورې پانی کوي نو دا فصل په داسې موسم کې نو دا د سليمان عليه السلام فیصله و البته د عرب بازي ټکی وی سليمان عليه السلام دا او فرمایل چې دا ګډه به د فصل والا ته ورکو نو دا غسر سہولت خود هغه زمانه خزما واستانه زکه هغه وخت کې دا شړ بیابانونه دي بس ګډي دي صحرا ته او شړه په خپل ګرځي او ځان له سر کوي تا ته اس مشقت نشتا ما خام ګډي رالي
بیا ولوشه په مفتو کې تا ته چې کوم د چاټې پی درکوي په خلاف زمونږ د زمانې نه. زمونږ په دې وخت کې څاروی ساتل دا آسان کار خو نه دی، دا لوی مصیبت دی. نو که اوس ته خپلې زمانې باندې قیاس کې چې هلکه د هغه سل ګړي دي او دې پټي والا ورکړي دا ته ساته، هغه به ستا د پټي خصمانه کوي. دا پټي خصمانه اسانه ده او د دې ګډو ساتل ګران دي. نو هغه زمانه جدا و دا جدا ټکی دی. نو ځکه داسې فیصله وکړه. نو الله پاک فرمایي موږ پویه سلیمان علیه السلام ته ورکړه. نو دا فیصله بابا ومنله. اذ نفشت کله چې داخلي شوي فيه په دې فصل کې غنم القوم ګډې بیزې د قوم وکنا من قول حکمهم دا غي د فیصلې د پر شاهدین حاضر ففهمناها من پوها ورکړه دغه فیصلې سليمان عليه السلام ته وکلن او دا هر یو اتینا حکما من ورکړو هغه ته نبوت او علم او علم وسخرنا من دا پکړو مع داود الجبال سره داود عليه السلام سره غرونه یسبحن دی تسبیح او الطير او من تابع کړو مارغان وکنا فاعلن من غودا کون کی د دې تسخير د غرونو د دې مرغو تسبيحات وړاندې داغه تذکرہ شوه. وعلمناهم خولي د تصنعت لبوس جوړول د زغرو. داود علیہ السلام پیغمبر دی نو داسې به ناشنایی حالت کې وته چې څوک نه پیژني شړ بل خار ته بلال تپوس به کو دا داود څنګه سړی دی. نو چې کم سړی نه پیژني داغه په حال باندې خط تفسیره کوي کنه. نو دا خو ډېر ښه بادشاه ښه سړی د هر سړی صفت کې الله پرشتې راولېږلې مخې ته د هغې نه تپوس وکړو انساني شکل کې داود علیه السلام څنګه سړی ښه سړی دی خو وی دا خو پکې سوی نور ښه سړی دی چې کوم د خو پکې دا ده چې دا د حکومت د پیسو نه خوراک کوي. که بیت المال نه خوراک نه کولی نو دا به ډېر چې کوم دی اوچته وه. داود علیه السلام دې خبرې ته فکر رالی نو الله نه وغوښته الله زما دپاره څه انتظام وکړي. نو الله پاک ورته ووی اوسپنه مې ستا دپاره نرمه کړه بس دا په لاس باندې داسې راکاږه د بل په لاس کې به اوسپنه ستا په لاس کې به دا د وړو په شانته داسې پستۍ ټپوه د اوسپنې ټوکړې ته جوړوه ګوته پکې نباسه سورې پکې کوه بل راکاږه داسې چې کوم دی هغې نه کړی جوړوه زغرې جوړوه. نو یو طرف ته مسله دا ده چې هنر او کسب زده کول دا منع نه دي. ګوره ابراهیم داود علیه السلام کسب او هنر وته الله وخو. انبیاء علیهم السلام مختلف کسبونه کړي دي. دویمه دا ده چې د خپل لاس کمایي او خوراک دا بهتر خوراک دی. بهترین خوراک هغه دی چې انسان د خپل لاس ګټلی څیز وخوري. او بیا نبی کریم علیه السلام دا فرمایلی بچې دا ستا د لاس ګټه ده. نو کم مور او پلار چې بچی دې صلاحیت ته ورسیږي چې هغه دکانداری کوي هغه نوکری کوي او تنخواه راوړي او مور او پلار باندې خوري نو دا مور او پلار دې په دې سوچ نه کوي چې دا خو بچی ګټلی دي. نه مور او پلار دا تا ګټلی دي. دا غي لاس ګټه دا ستا ګټه ده ګویا دا تا ګټلی ده. نو داسې خوره چې دا تا په خپل لاس ګټلی ده. نو داود علیہ السلام د خپل لاس دا همت شروع کو صنعت لبوس لتحسنکم چې تاسو بچ کی من باسکم د جنگ تاسو نه فهل انتم شاکرون آیا ای تاسو شکر وستون کی ولی سلیمان الريح من تابع کړو سلیمان علیہ السلام د پر هوا عاصفتن تیزا. ان شاء الله روسته سوره نمل کې به تفصیل راشي. یو عظیم شان تخت سلیمان علیہ السلام به کېناستو دا چې کوم د علما صحابه دا به سره کېناسته پیریان به سره کېناسته مرغان به د پاسه پې سوری شو بیا به د تخت اډر وکړی شو دا تخت به اوچت شو. دلته ذکر کېږي عاصفتن تیز بل ځای ذکر کېږي رخاءن نرمۍ سره به روانو. تطبیق دا دی چې دا به تخت اوچت شو نو اوله کې به نرمۍ سره رو په قلار قلار بیا به آخري سپیټ واغستو تمام سیزونه داسې وي. ته پلین کوچ کې کېنې نو اول ستا شي نو په قلار باندې نو اړو بیا چې که د لازمي ده په پس ګیر کې به ځې بیا به دویم سیکنډ ته وړې بیا به تړ ته نو بیا چې کوم د وروسته به ټاپ ته خېجې داسې هر یو سیز داسې وي. نو جاز دی چې کوم دی نو ورو ورو به هغه سټارټ شي نو داسې رواني ته بیا چې دی پلین کوچ دی د پلین کوچ په شانه په دې ځمکه رواني نو دا بیا رواني هغه انجن ګرمۍ رواني چې کوم دی نو بیا چې ښه داسې مزل وکړي نو د ایرپورټ خبرې بعض ایرپورټ کچي نه هلته لږ ځي بعض ایرپورټ غټي نه هلته دومره بیا مزل کوي چې اوس پېښور ایرپورټ کچ دی نو هغه کې د کلي په مقدار یو دوه ځل داسې راته وکړي نو په دې کې انجن ګرم شي جو چوتي او چې غټ ایرپورټ وي نو هغه کې بیا د دې کلي نه لس کره دې تاو کې دومره چې کم دی هغه رواني نو چې ښه تیز بیا داسې تیز شي نو بس بیا ورو چوت شي نو چې چوت هم شي بیا رو سلو بیا مخکې چې کم دی سپیټ اخلي نو دارنګې دا د هغه جازو نو چې ورچتېده به په قلاره بیا چې به خپل لیول ته ورسېده نو بیا به عاصفتن بیا به تیز شو. دویم داسې ویلی شي
د انسان ضرورت او خوخه وي کله انسان غاړه تیز بوزي کله انسان غاړه سلو بوزي ستا طبیعت ته نو د قرنګ دا جاز دا د سليمان علیه السلام د پاره دا تخو هوا داغه چې کم دی پټرول خوخه وا تیز هوا ته امر کو تیز ځه جو تیز بته او کې خوخه په قلار نو رخاءن ستا خوخه د چې تخپل غاړه تیز بوزي او کسلوې بوزي نو دا دوانه صفاتونه دي چرته بچ کم دی ته نو شام کې د سليمان علیه السلام مستقرو بیا براته چې کم دی استخر ته وي بیا به داسې په خپل علاقو ګرځېدو کله بچې کنده مازیګر ټیم کې بلاړ کابل ته نو آلته بیا د مازیګر ټیم به په کابل کې ایستو نو په خوا چې به موږ دا وی چې دا به نماز د کابل ته به دی ولې تو کنه دا دونه زینه پکې نو چې د به کابل ته نو بیا چې کله موږ طالبانو وخت کې لاړو واقعیا چې کم دی کابل د چکر ځای دی ځکه دا ډېر د غرونو په سر پروت دی ډېر زیات دنګ دی کنه نو دا چاپیره ته غرونه دی او په هغې په سر ښه اوار دی خو دنګ ځای دی چوته نو مازیګر ټیم به هلته تو نو بیا به آلته چې کوم دی بازیګر چکر داسې دا غونډ دغه ملکو په دې کې به چکر لګو صدر صاحب روان شي نو لاهور ته ځي پېښور ته ځي بل ګرځي نو دا دغه ملکو په دې حکومتو نو کله چې کوم دی شام ته ځي او کله چې کوم دی انډیا ته راځي او کله کابل ته ځي دا به خپل علاقو باندې ګرځېده عاصفا تجري دا بچلیدو به امره دا غي په امر الا الارض التي هغز مکه تبارکنا فيها چې موږ پکې برکت اچولې وکنا منغو بكل شيء عالمين په هر چیز باندې پوها ومن الشياطين وباز د شیطانانو نه من هغه یغوسون چې هغه بغوپی وهل له د لپاره سمندر کې به غوپی والو قیمتي اشیاء کانی ویل رئیستل ويعملون د بکار کو عملا کارون دون ذلك غیر د دینه چا باندې بلډینګان جوړول پچا باندې بلوخي جوړول پچا به یو کار کو پچا بل وکنا لهم حافظین او منګو د غوی د پر حفاظت کوونکی و ایوب یاد کا ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې د आवाज وک خپل رب ته انی مسنی الضر بشک رسیدل ما ته zarar و انت ارحم الراحمین او ته رحم کوونکی د رحم کوونکو نه دلته مختصر واقع ذکر کیږي د ایوب علیہ السلام لک وضاحت سورۃ سواد کې را روان دي الله جل جلاله د تبچی اولاد ورکړې ویلې شي د ایوب علیہ السلام درې لوریانې وي وې زامن وو او دا هر یو خو بچیو او الله ډیر چې کم دی مال دولت ورکړو ډیر مال او دولت ورکړو دا د ایشیا علاقه کې وو او موجوده بعضی حضرات ذکر کوي دا د ترکو حصہ ده دا الله پیغمبرم ویلې شي چې کم دی چې د 3000 چې کم دی او خانو وو زره پورې د غړي بيزي وي دا سه مال الله ورکړو الله پاک په امتحان راوستو بس یو تناغستل دا مال ولا ختم کو دا چې کم بچیو الله پاک ته غون واغستل تمام په تمام ختم صرف یو چې کم دی بیبي پاتې شو یو ایوب علی السلام پاتې شو او د بیمار داسې بیمار شو چې خ انتهایی بیمار نو یو ځل چې کم دی یو ځای کې ناس د زکار سکین الله غستی دی ادا بیبي کله د چالو خینځي چا کپړې انځي چا لکار د سي غریبیو کې هغه نونې ډوړې را پیدا کی ځان له خپل خاون لراوړي نو پلار باندې را روانه ده نو ابلیس پلار کې ناس دی د ځان نه ډاکټر او حکیم جوړ کړي د مریضانو علاج کوم نو دا متودره دله او ته حکیم صاحب زما خاون خو بیمار دی خو ما څه پیسې نشته ورته وی چې کم دی خیر دی زب علاج دوی درکما او چې دا ول ورکې نو چې جوړ شي نو دسې وای چې دا حکیم صاحب زما دی خاون چې کم دی دله شفا ورکړه دا نسبت جایز دی حکیم صاحب شفا ورکړه دا سببو ظاهری اسباب ته نسبت جایز دی خو چون کې دا د پیغمبر کور دی د پیغمبر کور ډیر اوچت وی ابلیس دا سوچ کو چې دومره خبره په دې کور کې نه باسم دام زما د پاره لوی کار دی د وی راوړه خاون ته قصه وکړه اخو د الله پیغمبر هغه ته پته ولګید چې د ابلیس دی خزي تقار شو وکه جوړ شو مکنه تا د ابلیس نه د وی راوړی دا هغه ته څه پته وا که جوړ شوم چې کنده نو سلخت بدیوام او بیا چې کم دی الله نه وغوښته الله او زما په دین باندې حمله کوي نو ویل شي چې دا چې کم دی ولس کاله اتلس کاله پورې سدي نه لګم اقوال غلی چې دا بیمارو الله نه وغوښتل الله ما جوړ کې اوس الله تسدي الله تو فرمای د زمکه تخبره واچو جزمکه تخبره واچول او بشورو شول چینا دا چینا د اوسکا د نن به داسې ټیک شي چې کم دی خبره چې بدن کې به اسم نه او لګي په سر را واچو ظاهري دا مرهم دي او بدی نه ظاهر اوس کا چې کم دی او څه پسند را واچو دا مرهم دي بس په حال به ټیک ټاک شي
الله ته جوړول بیا د سکندونو خبره اومني خدا داری دنیا داری تکلیف دی نو بیا هم داسې نه جوړی ځان لاله ته و چې اوبه راوځي د اوبه وسکه او اچو په ځان باندې هغه ته صحت میلاو شي هغه قسم خوړلی دی چې دا ښځه سل لختې به وام الله ورته وی سل لختې بیا نه وی وس یو خو تا ډېر خدمت کړی دی او چې سل لختې وی دا خو نیکه ښځه د مړه به شي داسې وکړه چې د جارو په شکل داسې ورکوټې څانګې به سل یو ځای کې دله به یو ګزار ورکړي ته به قسم کې حانس نشي او دا به داسې خوږ نشي الله پاک ولا تمام چې کم د کم اولادو هغه ولا بیا ورکو دوه قوله ورپکې دي یو دا ده چې دا مخکینی ورته بیا را جمدي کړو او اقونه ولا نورم ورکړو او دویم قول پکې دا سم راغلی دی چې مخکینی وفات شوي وو الله دله بالکل صحت او طاقت ورکو الله ولا بیا بچي ورکړه نو مخکې و بچي او دا ځل څوارلس ورکړه او بیا زلمی او بیا چې کنده لوریان او نوسی د ارسل الله بیا ورکړه فاستجبنا له موږ دغه د پر اجابت وکړو فکشفنا موږ لرې کو ما به هغه چې په د باندې من ضرر ضرر واتیناه اهله موږ ورکړه هغه ته اهل ومثلهم د هغې مثل معهم د هغوی سره نور په دوی چند موله ورکو رحمت من عندنا دا رحمت زموږ د خوا نه و ذکر او دا نصیحت دی للعابدین دپاره د عبادت کوونکو و اسماعیل یاد که اسماعیل علیه السلام ادریس علیه السلام ذوالکفل علیه السلام کل من الصابرین دا ټولو د صبر کوونکو نه وادخلناهم ما دی داخل کړه په رحمتنا په خپل رحمت کې انهم بېشکه دوی من الصالحین د اعلی صالحانو نو وذنون او یاد کا خاوند مئی وړاندې سورۃ یونس کې د عمره او دلته صرف نوم ذکر کیږي مختصر سورۃ صاد کې عمرزی چې کم دی او بیا په سورۃ نون قلم کې عمرزی اذ ذهب کله چې دی لاړو مغاضبا غضبناک د قوم نه خپه شو غضبناک دی فظن د یقین کو الله نقدر علیه چې موږ به تنګ نه ولو په د خو قوم ته چې پتا سو به عذاب راځي د الله قانون دی جو وته ویزه د الله قانون عمدغه شان دی چې کم دی نه الله ما باندې تنګسیا نه راولي نه الله ما په تنګسیا راوستا فنادا پس د आवाज وکړه فی ظلمات په تورتمونو کې یو چې کم دی د مې د خېټې تورتمو بل د سمندر تورتمو او بل د اوبو تورتمو بل وریز دا الله اله نشته لایق د عبادت الا انت مگر تی سبحانك پاکی دستا د پر انی کنت من الظالمین بشک زیم د زیته کوونکو نه فاستجبنا له موږ دغه اجابت وکړو ونجیناهم خلاصې ورکړو هغه ته من الغم د دې غم نه وکذلک الله قانون ذکر کوي دارنګې ننجي المؤمنین من خلاصې ورکړو مؤمنانو ته هر غم زده پریشان حاله ځان د پر وظیفه ک لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لہذا کم غم دی پریشانی ده نو 100 کرته سحر وای 100 کرته ما خام وای چې کم دی الله نه غواړ الله زما د مصیبت نه خلاص کی و زکریا او یاد کا زکریا علیہ السلام اذ نادا کله چې د आवाज وکړه رب خپل رب ته رب ای زما رب لا تذرنی م پرګد ما فردن یوازې وانت خیر الوارثین بشک ته غوره وراثت ورکون کې وارث ورکون کې غوره بچی راکې فاستجبنا له موږ دغه د پر اجابت وکړو وهبنا له یحیی موږ وبخغه یحیی علیہ السلام واصلحنا له زوجه موږ صالح کړه د پر بیبي دا مقابل کړه د بچی د پاره انهم بشک دوی کانو یسارعون فی الخيرات دوی جلتی کوله پنیکو کې ويدعوننا او موږ بللو رغبا ورهبا پمین سره او پیر سره زمون سره شوق او محبت او زمون د عذاب نه یریدل وکانو لنا خاشعين او دیو زمون د پر عاجزی کوونکی والتی اغزنانا مراتنا مریم دا احسنت فرجها چې د محفوظ کړو خپل شرمګه ځان محفوظ ساتلو فنفخنا فيها من پوکه وک په دې کې من روحنا د خپل روح د خوانه وجعلناها من دا وګرځول وابنها دا غزوی آیه للعالمین نشانه د پاره د مخلوق ان هذه امتكم بشک دا تاسو امت او جماعت د امه واحده یو امت وانا ربكم زستاسو رب فاعبدون زما عبادت کوي وتقطعوا امرهم دی بیل بیل کو خپل امر بینهم په خپل منس کې کل الینا راجعون دا ټول به ما ته دی رجوعي فمن يعمل من الصالحات فسوچ عمل کوي د نیکو نه وهو مؤمن او د مؤمن وي فلا كفران لسعيه نبینا شکری داغه د کوشش داغه د عمل ناشکری بني الله قدر کوي وإنا له كاتبون بشک موږ داغه د پر لیکون کیو وحرام على قريه دو ترجمه دلته کو ظاهری آیت باندې اشکال داده الله فرمای حرام دی په یو کلی باندې اهلکناها چې ما دا هلاک کړي انهم لا يرجعون دنیا ته واپس نه راځي نو چې دنیا ته واپس راتګ دا نه راتګ حرام شو نو خو راتګ جایز شو کنه لا يرجعون دی نو دا نه راتګ دنیا ته چې حرام شي نو سبي راتګ به جایز شي نو چې کم مړ شي نو واپس به دنیا ته راځي او سره دینه چې یو ځل مړ شي بیا خو دنیا ته نه شرات لله
نیو ترجمه دا چې د الله زاید دی، نه بیا معنا دا شوله. وحرام علی قرية، او حرام دی په کلی والا باندې اهلکناها چې موږ هلاکو. څومره انسانان الله فرمایي چې موږ وفات کو، نه په دوی حرام دی چې انهم دوی حرام دی پیسو یرجعون چې واپس دنیا ته راشي. دا دنیا راتک په حرام دی، به نشي راتللی ښه بچ یو ځل لاړ چې بیا لاړ. دویم چې کوم دی حرام په معنا د واجبه سره، په معنا د امتناع سره، بیا لا زاید موایا. وحرام او من دا ممتنع دی، واجب دی علی قرية په کلی والا باندې اهلکناها چې موږ وفات کو انهم لا يرجعون. ممتنع دی چې دی بیا راشي، دا بیا راتګ من دی، دا واجب دی چې دی بیا نه راځي. حتی تر دې اذا فتحت چې کولو شي یاجوج او موجوج وهم او دی من کل حدب د هر اوچت زنه ينسلون راخويږي. دا دومره ډیر دی چې دی را روان دي کنه ته بګین دا راخويږي. وقترب الوعد الحق، نزدر الوعد حق، فاذا هي پس اچانک بشاخصه بوټي راوتلی وی ابصار الذين استرګد هغه کسانو کفرو چې کافران دي. وی بدوي یا ویلنا افسوس د موږ د پر قد كنا منغو فی غفلت من هذا، په غفلت کې د دینه مو قیامت نه منو، بل كنا ظالمین بلکې منغو ظالمان. انکم بشک تاسو ما تعبدون غچ تاسو عبادت کوي من دون الله غیر د الله نه، حسب جهنم دا خشاک د جهنم دی، تاسو تاسو د معبودان به جهنم ته رواني. انتم لها واردون، تاسو به د پر داخلي دن کی. لو کان هؤلاء کبه د تاسو خدایان الہتن، حقیقتا دا خدایان وې ما وردو هدی بن ورغلی دی جهنم ته چې دا خدای د نسنګ جهنم ته روان دي. وکل او دا ټول کدا عابد او کدا معبود فيها په جهنم کې به خالدون همیشه لهم دوی د فار فيها په جهنم کې به زفیر اوازون وهم او دوی فيها په کې لا يسمعون سب نور د وجه د جوش د جهنم نه، د جهنم هغه جوش داسې دی چې د بل اوازم پکې نه اوري. ان الذين سبقت، کله چې دا آیت نازل شو پیغمبر علیہ السلام مشرکین ته وې، یو مشرک د عبد الله ابن زبعرا دی وی کزوې چې کوم د نو مال ډیر ښه جواب راته. مشرکین ورته وی تعالی څه جواب قدرته وی ګوره دې کې دا ذکر دی چې تاسو خدایان دا بغون جهنم ته زینو. مون خود عیسی علیہ السلام عبادت شوه دی، د یحیی د عزیر علیہ السلام عبادت شوه، د پرشتو شوه دی، دا غون بر سره جهنم ته زی. نو مشرکین ډیر خوشاله شول، لکه دا خو ناشنا سوال دی. نو دوی تاسو کو چې کوم دی د پیغمبر علیہ السلام نو الله پاک چې کوم دی حکم راولې کو نو ان الذين بشک هغه کسان سبقت لهم چې مخکې شوي هغوی د پاره من الحسنا زمونږ د خوانه هغوی د پاره نیکی د هغوی مخکې جمع شوي د ایمان او د نیکو اعمالو. اولئک دا کسان عنها مبعدون، دی به د جهنم نه لرې ایستلی شي، دا ډېر لرې دي. لا يسمعون دی به نوري حسیسها، کشار د جهنم هغه اواز به هم دوی نوري. وهم او دوی به فیما اشتهت، په هغه څه کې چې دوی خوښوي انفسهم د هغې نفسونه خالدون، پای کې به همیشه یي. اول خدا سوال به زید زکه چې آلته آیت کریمه دادا چې تاسو وما تعبدون او ما راضی د پاره د غیر ذل عقل عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام ته د سر آیت شامل نه دی، خود وی کدا تاسو په خیال چې تعمیم سره وي او شامل کین الله فرمای دا نیکان دي، نیکان به داغه ډیر لري وي. لا يحزنهم الفزع الاكبر، انا بغم جن کې دوی لره غبراهټ لوی غبراهټ د قیامت دی. وتتلقاهم الملائکه مخامخ کې بدوی سره فرشتي، وتبوي هذا يومكم الذي، دا تاسو هغه ورځ د کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کې دی شو. یوم هغه ورځ نتوي السما، درې ترجمه دلته کولی شي. یو قول دا د ابو داود کې دا روایت شته چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو کاتب منشیو هغه ته سجل وی، نامنګ به د اسمانونه داسې راغونډ کو کنه لکه څنګه چې داسې دا راغونډ کو دسی، لکه څنګه چې منشی ستا کاتب لیکل او کې او بیا دا کاغذ داسې راغونډ کی، نو ستا دا منشی چې څنګه دا کاغذونه راغونډي منګ به د اسمان داسې راغونډ کو. نو یوم هغه ورځ نتوي السما، موږ راغونډ کو د اسمان کتوی سجل پشان د نغختلو د سجل ستا منشی للکتب، کتب په معنا د مکتوب سره ستا دغه مکتوب لیکل، دا به داسې راغونډ. دا روایت ابو داود کې شته، خو دا روایت کمزور او ضعیف دی، ځکه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین
چې چا وحی لیکله نو 40 کسان راغلي دي خو په ده کې د سجل په نوم باندې کاتب نشته، نو ځکه دا کمزوری دی. دویم چې کوم دی بعضې حضرات ذکر کوي سجل پرشته ده، معنا دا پرشته چې لیکل وکړي او بیا دا کاغذونه راغونډوي د اسمان به موږ دقسې راغونډ کړو. نو بیا ترجمه دا شوه یوم هغه ورځ نطوي السما موږ به راغونډ کړو اسمان کطی سجل په شان د نغښتلو پرشتې للکتب خپل مکتوبات او لیکلو لره. کم چې دا پرشته لیکل راغونډ کړي دغه شانتې به موږ د اسمانونه راغونډ کړو. او درې مطلب داسې ویلی شي چې د سجل نه مراد لیکل دي، یعنی هغه کاغذونه او سټامونه. نو سجل کاغذ دی، کتب هغه لیکل دي په دې کې. نو چې کله دا کاغذ ته راتاو کې په دې کې دا لیکل هم راتاو شي، نو بیا دا عامه وصفي معنا ده. یوم هغه ورځ نطوي السما چې موږ راونغاړو اسمان دا به راغونډ کړو کطی سجل په شان د نغښتلو کاغذونو لره للمکتوب هغه لیکلی شوي مضمون لره. کاغذ کې د مضمون ولیکو بیا دا کاغذ راتاو کې نه هغه مضمون پکې راتاو شو. څنګه چې دا لیکونکی دا کاغذ راتاوي داسې به موږ د اسمان راغونډ کړو یو سیټ ته بیا ودرو. کما بدأنا څنګه چې موږ دا پیدا کړو اولم خلقین اول پیدایش سره نعیده هغسې بیا دوباره هم کم وعدا علینا دا وعده ده په موږ باندې انا کنا فاعلین بېشکه موږ یو کوونکي. ولقد کتبنا فی الزبور تاخیر سره موږ لیکل کړي په زبور کې من بعد ذکر پس د ذکر نه. دلته د زبور نه څه مراد دی؟ نو بعضې فرمایي مراد د زبور نه زبور د داود علیه السلام دی. نو بیا به د ذکر نه واخلي تورات. نو موږ لیکل کړي په زبور کې من بعد ذکر پس د تورات نه. یا زبور نه زبور والا او ذکر نه مراد لوح محفوظ. تاخیر سره موږ لیکل کړي په زبور د داود علیه السلام کې من بعد ذکر پس د لوح محفوظ نه. یو ځل مو هلته لیکلي بیا مو دا په زبور کې هم لیکلي. او دریم داسې ویلی شي چې زبور دا مطلق آسماني کتاب، عامه د کاغذ زبور دی او که قرآن دی او که بل دی خو مطلق آسماني کتاب واخله. او د ذکر نه مراد لوح محفوظ. ولقد کتبنا تاخیر سره موږ لیکل کړي فی زبور آسماني کتابونو کې من بعد ذکر پس د لوح محفوظ نه. لوح محفوظ کې مو لیکلیو بیا مو آسماني کتابونو کې لیکل کړي دي. څه مضمون؟ ان الارض بېشک ځمکه یرثها دا به وراثت سره وړي عباد یا صالحون زما بندګان نیکان. د دې ځمکې نه څه مراد دی؟ نو د ټولو نه غوره ترجمه دا ده چې مراد د دې ځمکې نه د جنت ځمکه ده، د جنت ځمکه ده. په دې کې آسماني کتابونو کې دا مضمون لیکلی شو چې د جنت ځمکه وراثت دا د نیکانو بندګانو دی، دا به نیکانو بندګانو ته ورکوم. او دا د قرآن نه ثابت ده و اورثنا الارض و اورثنا نتبوأ. موږ په دې الله وراثت کې دا ځمکه راکړه نتبوأ په دې کې اوس اوسېږو چې کوم ځای مو خوښوي. نه مراد د ځمکې نه د جنت ځمکه ده. نو بیا خبره بې غباره هېڅ اشکال پې نشته. دویم که مراد د دې ځمکې نه د دنیا ځمکه شي نو بیا دا د چا څه لګي؟ نو که دې صالحاتو نه والي هغه چې کوم د موسی علیه السلام ملګري وو نو بیا به ځمکه د شام ته نه ووایي. نو موږ پای کې مضمون لیکلی ان الارض ځمکه د شام یرثها دا به وراثت څه ورکوم عباد یا صالحون کوم چې د موسی علیه السلام صالح ملګري وو هغو ته ورکوم. او که د دې امت سره ولګي نو ان الارض بېشکه د ځمکه یرثها په وراثت سره به وړي عباد یا صالحون زما نیکان بندګان. نو بیا مسلمانانو چې کوم دی په دې ځمکه باندې سوونه کاله حکومت کړی دی، سوونه کاله حکومت یې کړی دی چې کوم دی دا دوی څه وراثتونه په ځینې ځمکه خو حکومت وو او ځینې ځمکې داسې وي چې هغه د مسلمانانو د اډر لاندې وي. ان فی هذا بېشکه په دې کې لبلاغا خامخا تبلیغ دی، په دې قرآن کې تبلیغ او دعوت دی لقوم عابدین هغه قوم دپاره چې دوی عبادت کوونکي وي. وما ارسلناک موږ ته نه لېږلی الا رحمتا. رحمت چې کوم دی دا مصدر دی، حمل په که ضمیر باندې صحیح نه دی نو دا په معنا د فاعل سره ووایه. وما ارسلناک موږ نه دی لېږلی تا لره الا راحما للعالمین، الا راحما مگر رحم کوونکی په دې مخلوق باندې. شفیق پیغمبر قول ورته انما یوحى الی بېشکه وحی کېږي ما ته انما الهکم بېشکه معبود ستاسو اله واحد معبود دی یو. فهل انتم مسلمون آیې تاسو تابعدار؟ استفهام په معنا د امر سره د معنا اسلمو. فإن تولوا پس کدی وګرځل فقل ورته اذنتکم ما اعلان وکړو تاسو ته علی سوا برابر. اعلان مې داسې وکړو چې غونډ تاسو خبر یې
و ان ادري او زنه پویګم اقریب آیا نږدې دی ام بعید یا لري دی ما توعدون هغه چې تاسو سره وعده کیږي انه يعلم الجهر بشک دغه الله پویږي په تیزه باندې من القول د بیانانه څوک په تیزه خبره کوي ويعلم ما تکتمون او پویږي په هغه باندې چې تاسو پټوي و ان ادري او زنه پویګم لعله شاید چې دا فتنه لكم دا امتحان وستاسو د پاره ومتاع او دا پیدوي الى حين تر څو وخت پورې قال پیغمبر او فرمایل رب احکم یا الله فیصله وکي بالحق په حق سره وربنا الرحمن او زمون رب دې مهربان ذات المستعان چې دا غره امداد غوښته شوی دی علامات تصفون هغه چې تاسو بیان کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورة حج سورة حج کم ده دا مدنی سورت ده او وجه تسمیه دا واضح ده ازکه چې دا د حج تذکره پکې مخکې را روانه ده مصحف عثماني کې 22 نمبر سورت د اعتبار د نزول سره ویل شي 103 نمبر سورت ده د مخکې سورت سره مناسبت دا ده وړاندې سورت کې د قیامت تذکره و قرب د قیامت ذکر کېدو ان ادري اقریب ام بعید ما توعدون نه پوهېږم چې دا قیامت څومره رانږدې دی تاسو ته او دلته چې کوم دی وقوع د قیامت ذکر کېږي چې قیامت بالکل چې کوم دی ګوره ستاسو په سر ولاړ دی یا ایها الناس اے انسانانو اتقوا ربکم ویرګئ د خپل رب نه ان زلزلة الساعة بشک زلزله د قیامت شیء عظیم دا یو عظیم سیز دی دونه پته لګي چې د قیامت په نشاناتو کې عظیمه زلزله ده خو آیا دا د لومبنۍ شپېلې سره ده او که د دویمې شپېلې سره ده دواړه قوله د مفسرینو پکې شته څوک فرمایي دا د لومبنۍ شپېلې سره ده چې کله لومبنۍ شپېلې وهلی شي او د دنیا نظام ورانیږي دغه وخت کې به دا زلزله وجه دا ذکر کېږي چې دا علاماتو سره موجود دي چې دا امیدواره زنانه ده دارنګې د زنانه چې کم دی ماشوم پی ورکوي دا د دنیا احوال دي دنیا احوال دی ماشوم له چې کم دی مور پی ورکوي او زلزله شروع شو د ارستې نه غافل شول نه پته لګي دا لومبنۍ شپېلې سره به زلزله وي لیکن عام حضرات او راجح قول دا دی چې دا د دویمې شپېلې سره ده چې کله انسانان راپورته شي د دویمې شپېلې نه بعد هغه وخت کې به دا زلزله وي اوس دا داسې هیبتناکه زلزله ده چې مخکې د هغې حال ذکر کېږي د هغه د هیبت او هر چې دا ټکی دی چې په دغه وخت کې پی ورکول دغه وخت کې د امیدوارې زنانه امید ضایع کېدل نو معنا دا ده چې دا دومره خطرناک حالت دی چې هغه وخت کې خو امیدونه نشته میندې بچو ته پی ورکول نشته خو کو بالفرض د چا وي فرض که داسې وی نو دا دومره خطرناک حالت دی چې دا به ارس د هغې نه غافل وو نو دا د دویمې شپېلې سره ده وجه دا ده چې حدیث مبارکه کې راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل تاسو ته پته شته چې دا شپېلې کې دا زلزله به کله صحابه وی الله ته د الله پیغمبر ته پته وی دا هغه ورځ به دا زلزله چې الله پاک آدم علیه السلام ته وی آدم علیه السلام راشه او د خپل اولاد نه د جهنم بره خرابې لکه آدم علیه السلام وی یا الله پاک زما په اولاد کې جهنم برخه کمه ده الله به ورته وی ستا په اولاد کې 999 کسان دا د جهنم ایسه ده او یو کس چې کم دی په زرو کې دا د جنت ده نو دا هغه ورځ ده چې کم دی شیبن السما شیبا دا اواز سره به د خلکو سرونه چې کم دی تک سپینوال وځي چې په زرو کې یو کم زر دا جهنم ته روان دي که نو هر انسان سره چې زه پکې یم دا هغه ورځ ده چې ماشوم د اواز واورین دا به چې کم دی بوډا شي انو دا هغه ورځ ده چې کومه زنانه امید وي د امید به د هیبت نه پریوزي هغه ورځ ده چې ماشوم مور پی ورکوي په دې ماشوم مور خفه کېږي خو دې اواز سره هغه د دې بچي نه بالکل غافله شوله نه پوهېږي چې بچی شته او که نشته دا داسې هیبتي ورځ ده نو چې هر کله دا هیبت اواز دی نو زلزلة الساعة شیء عظیم نو صحابه ډېر زیات خفه شول چې دا خو غونډ تباه دي نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ابشروا خوشاله شئ د الله داسې مخلوق دی که نه چې تاسو یې ذره حصه هم نه رسېږئ
دومره د الله بندگان دي. دا یاجوج ماجوج دونه ډیر دي لکه یو ساروی دی هغه د تور رنگ دی او لږ شانې ټاکی پکې سپین دی. نو دا لږ ټاکی په نسبت د نور باندې څونه کم دی؟ تاسو دومره کمی د کافرو په نسبت باندې. دا چې راجمع شي دا کافران تاسو زره منه چې په 2000 کې یو نه رسیږئ، تاسو دومره کمی. نو صحابه له خوشحاله شول. بیا د مسلم حدیث کې دا دی پیغمبر علیه السلام خوشحاله شي تاسو به څلورمه حصه جنتیان یې. صحابه وی الحمدلله چې دا دومره امتیان زموږ نه مخکې تیر شوي دي، 3 حصې د هغې یو حصه پکې دا خو ډېر لوی تعداد دی. بیا نبی علیه السلام وفرمیل خوشحاله شئ تاسو به 3مه حصه جنتیان یې. صحابه بیا وی الله اکبر الحمدلله. بیا نبی علیه السلام تاسو به نیم په نیمه جنتیان یې. صحابه بی الله اکبر ولله الحمد. بیا نبی علیہ السلام فرمایل تاسو به 2 حصې جنتیان یې. دا مخکینی چې څونه امتونه تیر شوي انبیاو د هغې ملګري، یوه حصه به هغې او 2 حصې به یوازې د دې امت نه. دا ټول جنتیان به الله په 6 صفونو کې ودرئ. په 6 صفونو کې به 80 صفونه د دې امت او 40 صفونه به د مخکینو تمامو انبیاو د هغې د امت نه. دا به ترنه ډېري. اوس دا چې حدیث کې نبی علیہ السلام داسې لږ لږ زیری ورکو لږ لږ زیری، دا هغه به حدیث خپل تفصیل دی، دا مسلم روایت دی. خو دا امت چې کوم دی به 2 حصې جنتیان وي. نو دا د هغه موقع چې دا راپورته شي د قبر نه وروسته به دا زلزلې یوم ترونه هغه ورځ چې تاسو ګورئ تذهل غافله به کل مرضعه هر پی ورکوونکې عما ارضعت هغه چې دی پی ورکوي وته دا به د بچي نه غافله شي وتدع وبزیږئ کل ذات هر هغه زنانه چې خاوند د امید وي حملها خپل امید به وزیږئ. دا خو د ښځو حال شو. وتر الناس تبئن انسانان سکارا نشه ته چې ورته ګورې دا سړي به پرېوځي پاسېږي لکه د پوډریانو په شان. ولی پوډر اسکلی دي وما هم بسکارا دی بنی نشه ولکن عذاب الله شدید لیکن د الله عذاب دی سخت. ومن الناس بعض د انسانانو نه من هغه دی یجادل فی الله دوی جګړې کوي د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د علم نه ويتبع تابعداري کوي کل شیطان مرید د هر شیطان سرکشه کتب علیه مقرر دی په دې شیطان انه بشک شان د دې من تولاه چا چې د سره دوستانه وکړه فانه یضله دا شیطان به گمراه کی ويهديه وتبوخي الى عذاب السعیر عذاب سوزون کې جهنم ته بدی ورسی. یا ایها الناس اے انسانانو ان کنتم کې تاسو پیره بن پشک من البعث د قیامتنا تاسو شکی چې قیامت به څنګه راځي او څنګه به پورته کېږي دا دړه ته نه پریوزي وی ته په خپل ابتدا کې سوچ وکړه کنه د کم ځای نه پیدای څنګه پیدا شوي کم ذات چې اول پیدا کړی نو هغه ذات دی دوباره نشي پورته کولی. نو دا ابتدا دلیل دی د دوباره معاد. ای فإنا خلقناکم بشک ما تاسو پیدا کړی من تراب د خاورنا ثم من نطفه به د نطفه نه ثم من علقه به د ټوکړې د ویرینا ثم من مدغه به تاسو پیدا کړی د کرپندی غوښینه مخلقه سپوره پیدایش ولای. نو بعض انسان الله پوره چې کم دی پر رحم کې برابر کی و غیر مخلقه نو سپوره پیدایش نه نا تمام یا ته نه پوزه کندم کی یا ته نه غوته کندم کی بل ذات کندم کی یا بیٹی ما پیدا کی غیر مخلقه لنبین لکم چې موږ بیان وکړو تاسو ته ونقر ومن قرار ورکو دی لفی الارحام پر رحمونو د میندو کې ما نشاء هغه چې زمون خوښه شي الی اجل مسمى غټي مقرره پورې ثم نخرجکم بیا موږ تاسو راو بسو طفلا نخرجکم او طفل چې کوم د حمل نه دی سی په کوم باندې ځکه کوم جمع د طفل مفرد دی. نو اول جواب کولی شي چې دا مصدر دی نخرجکم تاسو راو بسم طفلا دا ماشومان مصدر د افراد تسنیت پکې برابر. یا دویم داسې وایي چې دا مصدر په معنا د جمع سره نو نخرجکم تاسو راو بسم اطفالا ماشومان پیدا شي بیا ورو غټ شي ثم لتبلغوا بیا تاسو ورسېږئ اشدکم خپل قوت ته نو څوک ځوانۍ ته ورسېږي ومنکم بعضې په تاسو کې من یتوفا هغه دی چې وفات شي په دې ځوانۍ کې ومنکم بعضې په تاسو کې من هغه دی یرد واپس شي الی ارذل العمر بیکاره عمر ته کمزوري عمر ته لکی لا یعلم دې دپاره چې دی نه پوهېږي من بعد علم پس د پوهې نه شیئه پس شی بیا داسې بوډا شي خرافت نه جوړ شي نه په هېڅ هم نه پوهېږي. یو خو معاد باندې الله دلیل ذکر کوو د انسان ابتدا تخپل ابتدا ته وګوره دا دلیل د دې خبرې ده چې چا پیدا کړی نو دوباره دی په قیامت کې پیدا کوي. دویم دلیل الله ذکر کوي د ځمکې ته وګوره دا ځمکه څنګه اوچه شي او څنګه شنه شي څنګه چې دا ځمکه کم ذات شنه کوي که نه دقسې د قیامت کې تام راشین کولی شي.
وتر الارض تبغور د ازمکه حامدتن اوچا حامدتن حمود ویل شي قلار ویل ته نو د ازمکه چې واخه غیاګانې پې نه دا قلار اوچا پرته ده نو فاذا انزلنا عليها الماء کله چې موږ نازل کو په دې باندې وبو باران اهتزت نو دا په حرکت کې راشي وربت او را اوچت شي وانبتت او زرغون کی من کل زوج بهیج د هر قسم جوړه غیاګانو نه تازه همداسې چې قیامت کې انسانان پورته کیږي الله به په دې باندې باران اوري سلويخ کاله بدا انسانان پناشي نو بیا په دې باران اوريږي سلويخ ورځي نو دا انسانان به مدقه شان قیامت کې د ځمکې نه راوځي څنګه چې دا خرړي او غیاګانې راوځي ذلك دا بأن الله زكى الله پاک هو الحق دغ الله حق ده هو الحق الوهيته دغ الوهیت حق ده وانه دغ ذات يحيي الموتى جم دي کوي مړو وانه دغ الله پاک على كل شيء قدير په هر شي قدرت والا ده چونکه لومبه مسله ذکر شو د قیامت پاغه باندې دو دلایل بیان شول اوس نتیجه وان ساعه بشک قیامت اتیه راتلون کې دلاري بفيها پد کې شک نشتا وان الله بشک الله پاک يبعث پورته کوي بمن فی القبور اغه سوچ په قبرونو کې دي ومن الناس بعض د انسانانو نه من هغه دی جادل فی الله د جګړه کې د الله په قدرت کې د جګړه کې د الله په وحدانیت کې بغیر علم بغیر د علمنا بغیر علم دا مراتنه دلیل عقلی دی د الله په شان کې د جګړه کوي او عقلی دلیل سره نشتا ولا هدن نه د سره هدایت شتا نو دلیل وحی و سره نشته ولا کتاب منیر او نشته د سره کتاب روخانه دلیل نقلی مو سره نشته ته چې خبره کینو سره دلیل به پیش کې نو سره دلیل عقلی شتا نو سره دلیل وحی شتا نو سره دلیل نقلی شته ثاني عتبه دا تاویدون کې د پخپل اړخ تکبر د وجره پاړخ تاو شو لیو دل لدی د پاره چې د گمراشي عن سبیل الله د لار د الله نه له فی الدنيا خزي د پاره په دنیا کې شرمندگی ده ونذيقه من بد تورسو یوم القیامت پورز د قیامت عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک دا عذاب بما قدمت یداک په سبب د هغه چې مخکې کړي ستاله سونو دا ستاده لاسونو اعمال دي کده لاسونو دی کده غوګونو دی کده بل اندام خو د لاسونو ته نسبت کیږي ځکه خلک ډیر کار په لاسونو کوي وان الله بشک الله پاک لیس ند بظلام للعبید ظلم کون کې په خپل بندګانو ظلام د مبالغه صيغه ده او بد اشکال او جواب تاسو ته وړاندې کړی شوی ومن الناس بعض د انسانانو نه مې يعبد الله اغدي چې عبادت کوي د الله پاک علی حرف په شک سره ایمانیاتو کې شکونه ظنو او ګمان دا کار نه کوي ایمانیات دا عقیده غواړي مضبوط نو الله فرمایي بعض انسانان داسې د ایمان راوړي خو په شک باندې ګوري چې په دې ایمان کې او تسخیر ورسیږي ډېر ښه دی عقلک بعضې تکلیف پیدا شي نه بیا واپس کوپر ته منډې وي نو دا ایمان نه دی نو بعض انسانان یعبد الله عبادت کې د الله پاک علی حرف په شک سره او دویم داسې ویلی شي حرف لغت کې طرف ته وي نه بعضې انسانان داسې دي چې د الله عبادت کوي علی حرف علی طرف منځ ته د ایمان نه راځي ښه په دې سیټ باندې ناست دي ایمان منځ ته نه داخلېږي بس په دې سیټ کې دي انتظار کوو که په دې ایمان کې څه خیر چې ور داخل شو او که پکې خیر ما ته نه معلومیږي دنیا کې چې واپس دې نه شو نو علی حرف په یو طرف فإن أصابه كورسيګ د خیر او خیر وتخکار شي اطمئن به نو بیا مطمئن شي کلک شي په ایمان باندې وإن أصابته كورسيګ د فتنه ست تکلیف ان قلبا واپس شي علی وجهه په خپل مخ واپس لړ شي کو پرتا نسه ګټه دی وکړه خسرت دنیا والآخره الله فرمای تاوانی شو د دنیا او د آخرت دواړه په تاوان کې ذالک ده هو الخسران المبین دا د تاوان ښکارا يدعو دی بل من دون الله غیر د الله نه ما هغه الها لا يضره چې د ضرر نشي ورکولې کدی عبادت نه کوي دی را بلینا وما لا ينفعه اغه الها چې دل پیدا نشي ورکولې کدی را بلی دی عبادت کوي تعالی اس پیدا نشي درکولې ذالک ده هو الضلال البعید دا د گمراهی لري د حقنا يدعو دی بل لمن خامخ اغه سوق ضره چې دا ضرر اقرب نزدې من نفعه دا غد فائدینا اشکال دا پیدا کیږي الله پربې ته دا بوتان را بلی او داغه د پیدینا ضرر دا نږدې دی نو دونه معلومیږي چې ګینه پدې کې ضرر اومشتي او پدې کې پیدا اومشتي خدا پیدا نږدې دا په نسبت د ضرر باندې او سره د دینه چې په شرک کې د بوتانو په بللو کې پدې کې پیدا سکی نو دینه دو محمله ویل شي لومبه
یدعو دی بلی لمن خامخ اغا ضره چې داغه ضرر اقربو نزدی وی فی زعمه د په خیال. دا خود اسلام خیال د عقیده چې دا پیدا او نقصان نه ورسي. د مشرک خیال خدا د چې دا پیدم رسي دا نقصان هم رسي، خو دا پیدا قریب د نفعنا که عبادت نکوم نو ضرر را رسي. اگر چې زما ته په حال څه ضرورت نشته خمالدار ارسه می برابر دي، د دې بوت او د دې خدای پیدا ته می ضرورت نشته خو نقصان خو را رسي کنه نو اقرب د نفعنا. دویمه دا ده یدعو لمن ضره. دا مشرک چې د خپل بوت ته سوال کوي او دا اندو چې ورته رام رام لګي دی غونډه شپه میش په میش او په کلونو ته پروت دی، نو دا خو په دې خیال پروت چې مال پیدا راکړي نو څه پیدا ورکوي. الله فرمایي پیدا چې کم دی هغه پکې یاشتي یا نشته، خو دا ضرر خود دی مشرک خوشوي. دا دواړه چې کم دی ته د پیدې تمه کې چې پیدا را لراکي او د نقصان د دفعي خیال کې چې نقصان نه مې وساتي. نو الله فرمایي دا ضرر خو پکې دی، پیدا چې کم دی خبره یاشتي یا نشته، خو دا ضرر پکې دی نو ځکه دا ضرر اقرب دی. لبئس المولا دا ډېر بد امدادي دی، ولبئس العشیر او دا ډېر بد ملګری دی. ان الله بشک الله پاک یدخل الذین آمنوا داخلي هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي داخلي پس کې جنات تجري من تحتها الانهار. ان الله بشک الله پاک يفعل كما يريد هغه چې الله اراده وکي. من كان يظن ان لن ينصره الله د دې مختلفه ترجمه کړې شوې دي، دوه ترجمه باندې اکتفا کوو. یو ترجمه دا ده ځینې کسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دشمنی وي او دشمن په دشمن باندې ښه ورځ نه پیرزو کیږي، نو دا نه پیرزو کیږي چې پیغمبر علیه السلام د کامیاب شي، دا نه پیرزو کیږي چې الله د پیغمبر امداد وکړي، دا نه پیرزو کیږي. نو الله وی چې ستا زما د پیغمبر سره دشمنی ده او نه غواړي چې دا کامیاب شي، نه غواړي چې کم دی الله امداد وکړي، نو زه د نر بچیه ته وخېږه د اسمانونو ته او په کومه لار چې الله د خپل پیغمبر امداد کړي هغه لار کټ کړه چې الله امداد نه کوي، زه داسې وکړه. نو داسې کولی شي نه. نو چې ته یو کار نشي کولی نو بیا ولې په هغې باندې چې کم دی ته دشمني ورسره کوي. الله د خپل پیغمبر امداد کوي او ستا سره بغض دی چې ولې امداد کوي، نو زه ورشه دا کټ کا. نو کټ کولی شي نه. نو چې نشي کټ کولی او الله خپل امداد کوي د پیغمبر نه بیا ته سلو سره بغض کوي. نو ترجمه دا شوله من کان هغه څوک چې یظن د ګمان وي الله ینصره الله چې امداد اونکي هو د پیغمبر الله پاک، الله د پیغمبر امداد اونکي ځکه چې دی دشمن دی نو دی په نه پیرزو کېږي فی الدنیا والآخره. الله فرمایي فلیمدد دا سړی چې د چا ګمان دی د اوږده کې بې سببین یوه رسۍ زه د اسمان ته رسۍ واچوه الی السما او بیا وخېجه په دې رسۍ باندې، الله خو امداد کوي ته په دې رسۍ وخېجه او ثم لیقطع بیا دې کټ کړي هغه امداد کټ که نو زه ته ځان دې وازمه کولی شي. فلینظر ودې ګوري دغه کس آیا داسې کوی شي؟ نو نشي کولی، نو ولې بیا کینه ساتي ورسره. دویم مطلب دا الله د خپل پیغمبر امداد کوي او دا مخالف نه غواړي چې دا د پیغمبر امداد وکړي شي، نو ځان د مریان نیولې دی په دې حسد او په دې کینو او په دې بغض کې دی. نو چې هر کله ته په دې حسد او په کینو او بغض کې او ځان د مریان نیولې دی نو الله خو د خپل پیغمبر امداد کوي او ته غواړي چې دا ونه شي، نو عزت په دې خپل حسد کې داسې کلک شه دونه په بغض کې کلک شه که نه چې دې چت ته رسۍ واچوه او د دې خپلې غصې او د غضب نه د خپلې مرۍ ته تیزندي واچوه او د خپل کینې او د حسد د وجې نه ځان مړ که. نو که ته ځان مړ کې نو اخوا د پیغمبر امداد په دې کټ کېږي نه، نو چې ستا په دې بغض څه کېږي نه نو بیا ته څه له بغض ساتې. نو اوس ترجمه دا شوه من کان یظن ان لن ینصره الله څوک چې یقین کوي دا چې د پیغمبر امداد الله اونکي په دنیا او په آخرت کې فلیمدد بسبب د دې اوږده کې رسۍ الی السماء چت ته بره دې چت ته رسۍ واچوه او بیا چې کوم دی پکې ځان اویزان کا ثم لیقطع بیا دې کټ کې او ځان دې پانسي کی فلینظر وګوره هل یذهبن آیا بوتو کیدوه د هغه تدبیر ما یغیظ هغه چې دی غصه کړی ستا هغه غصه په دې ختمه شوله کار وشو نه نو بیا سله حسد ساتي. نو بیا دا مسله معلومه شوله د حسد د بدوالي چا سره د هغه په نعمتونو حسد مه کوه. چاته الله مرتبه ورکړې ده ته سره حسد ساتي نو زه ته خپل ځان مړ که که نه هغه د الله چې کوم دی دغه امداد سره کوي
نو څوک د یو سره حسد، څوک د بل سره حسد، چا په مال باندې، د چا په دولت باندې، د چا په مرتبه، نه چا سره حسدونه مه کوه. بس چې ورکړي د الله احسان دی. نور خو یو طرف ته چې کوم دی مولیان هم داسې وي، مولیان هم داسې وي. مدرسو کې تاسو ګورئ که نه مولیان هم بخوا یو الحمدلله زنګ مدرسه کې داسې نه وي. کیدای شي دا د بابا نیک سړی و د هغه دعاګانې کم از کم چې کم دی مدرسه کې 80 کسان د شیرګړ دا عمله ده، مدرسین، خادمان، لنګر والا. خو ده به یو هم پکې داسې پیدا نه کړي چې هغه د بل سره لږ په اړه کې خړوالی. سره د دې نه چې داسې وي د استاد شاګردانی، د شاګردانو شاګردان مدرسین دي، خو هغه شانتي چې کم دی په اخلاص باندې. نو اخلاص کې زندگی خوي، چا سره حسدونه مساته. وکذالک هم دارنګ انزلناه موږ نازل کړي آیات بینات آیاتونه واضح، وان الله بشک الله پاک یهدی هدایت کوي من یرید چاته چې اراده وکي. ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې د ایمان وروړي، والذین هادو هغه کسان چې يهوديان دي، والصابئین او صابئین دي، والنصارى او نصرانیان دي، والمجوس او مجوسیان دي، والذین اشرکوا هغه کسان چې مشرکان دي. ان الله يفصل الله به فیصله وکي بینهم دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت. دا سیات سورته بقره کې ورپسې بیا بل مقبانی ویلې شوی. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء شهید په هر چیز دی گوا. الم تر تنګور ان الله بشک الله پاک یسجد له سجدی کی الله د پر من فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دی هغه چې پزمکو کې دي. والشمس والقمر سجدی کی الله د پر انور او سپوږمۍ، والنجوم او د استوري، والجبال او د غرونه، والشجر او د ونی، والدواب او زناور دا الله د پر سجدی کی. یا سجده چې کوم دی سجده فعلی بالکل څنګه چې بندگان سجدي کوي، او یا چې کوم د حال د دوی چې د الله د حکم تابع دي. وکثیر من الناس او ډیر انسانان الله د پر سجدي کوي. وکثیر او ډیر انسانان حق علیه العذاب ثابت دی په دوی باندې عذاب. دا کثیر من الناس او کثیر حقا دا کثرت په نفسه دی ښه. کثرت چې کوم د اضافي بدلته نه وای، که کثرت اضافي وایي نو نقصان به پیدا شي. ځکه چې یو ځل د کثیر کافر ته وي نو بیا مؤمنان څنګه کثیر شي؟ کثیر خو یو وي. نو کثرت اضافي بدلته نه وای، دلته به کثرت په نفسه وایي. سمانه هغه انسانان چې د الله ناشکر او کافران دي نو دام ډیر شي دي، او کثیر حق علیه او کم چې دا تابعدار دي نو دام چې کم د ډیر شي دي، تابعدار هم ډیر شي دي او دا نافرمان هم ډیر شي دي. نو ومن یهین الله چا د پاره چې الله پاک سپک کی الله ول عزت ورنکی، فما له من مکرم نبی داغه د پاره سوک عزت والا. ومن یهین الله سوک چې الله سپک کی په کفر باندې په بدعات باندې، فما له من مکرم داغه د پاره باندې عزت والا. ان الله بشک الله پاک يفعل کما یشاء اغه د الله خو خشي. هذان خصمان اختصموا دنیا کې دوه قوت چلیږي، یو رحمانی قوت دی او بل شیطانی. یو د رحمان ډله ده او بل د شیطان ډله ده. بس دنیا کې دغه دوه ډلې دوی د پخوانه چې د انسانان پیدا شوي دي یو بل سره په دې جګړې دي. د آدم علیه السلام دو بچیو، قابل د شیطان ملګری و، حابل د الله ملګری و، دوی هم جنګېدلي ورپسې وروستو. نو الله فرمایي دا خلک په څه باندې جګړه کوي؟ نو هذان خصمان دا دوه جګړهمار دي. اختصموا دا جګړه کوي فی ربهم په شان د خپل رب کې. یو وی الله ومنه دا بل سره نه مني. دنیا کې د کفر او د اسلام جګړه په دغه سیس ده، په ځمکو باندې نه ده، په ملکونو باندې نه ده. څوک په ملک جنګېږي، په ځمکه جنګېږي، په دنیا پیسو جنګېږي، دا برباد دی. دې دپاره جنګ نه دی. ته به جنګېږي څه دپاره؟ حدیث پاک کې راغلی دي نبی علیه السلام نه تپوس کېږي یو سړی جنګېږي په جهاد کې ځان ښیي، خلک زما بهادري ویني. یو سړی جنګېږي چې کم دی د خپلې قبیلې دپاره، څوک جنګېږي د ملک دپاره، څوک جنګېږي د مال دپاره، څوک جنګېږي د الله د دین دپاره. په دې کې مجاهد کم دی. نبی کریم علیه السلام وفرمیل مجاهد هغه دی لتکون کلمت الله هی العلیا، صرف د الله د دین د بلندۍ دپاره جنګېږي. حدیث بیا خپل تفصیل دی چې دا د نفي هغه نه ذکر کېږي، ځکه په ده کې کلام اوږدېږي. دا مثبت دی نه یو ذکر کوي. مثبت دغه دی چې د الله د دین د بلندۍ دپاره جنګېږي، بس دغه مجاهد دی، دا غازی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي دا آیت لومبنی مصداق دا زې مخه د دې آیت لومبنی مصداق یې منګو او حقیقت هم داسې. بدر کې چې کم دی یو طرف ته مسلمانان رال، بل طرف ته کافران رال. د کافرانو چې کم د نواب صاحب راووتو، عتبه ابن ربیعه ځان سره راویستو، شیبه په څنګ کې ورسه ولاړ دی، ځان سره راویستو زلمی زوی ولید.
دا درې واړه ودرېدل، دوه ورونه دي، یو د بچی دی وراره دی. مسلمانانو ته چیلنج ورکړو ستاسو زموږ د مقابلې سوچتي راوځئ. انصار 3000 را پاسېدل. عبدالله ابن رواحه صاحب، حضرت معاذ ابن جموح بل کس را پاسېدل رال. تپوس یې ترې وکړو تاسو څوک یې؟ دی ورته وی عبدالله ابن رواحه ما پلانکي قبیلې والا انصاري ما، معاذ ابن جموح پلانې ما. تاسو سره موږ نه جنګیو ښه، تاسو زموږ مد مقابل نه یې، زمیندار خلک یې تاسو په څه پوهېږئ؟ مکې والا داسې متکبره خلکو ښه، تاسو زمیندار خلک یې تاسو په څه پوهېږئ؟ مونږ له هغه سړی په کار دی چې زما د مټ د زور برابري. نو خلک په غریبانانو مټ نازمئ، په کمزور مټ نازمئ. خان صاحب ته د خپل خان سره مټ وازموه. نو ورته وایي تاسو زمیندار خلک یې تاسو په څه پوهېږئ؟ تاسو سره مونږ نه جنګیو، په تاسو سره تورې خرپول دا زموږ سپکوالی دی. زمونږ مد مقابل را پاسوئ چې کم د مکې والا دي، هغه هم د مکې خلک دي، موږ د مکې خلک یو، موږ د عمر سره په مټ کې برابر یو. دغه صحابو پیغمبر علیه السلام ته وکتل، نبی علیه السلام ته واپس شي، ای واپس کړو. وی فرمایل چې کم دی علي پاسا، حمزه پاسا، عبیده ابن الحارث پاسا. نو دا دوه د پیغمبر علیه السلام د تر بچی دي، علي صاحب او عبیده ابن الحارث. حارث یې تر دی، ابو طالب یې تر دی، او دای بچی دی دوه، او دا یو کاکاجي دی حمزه صاحب. نو یو خدا د مکی حضرات دي، بل دا قریشین دي، او بل د نبی علیه السلام بالکل نږدې خاندان دي. کافرانو ته ورخی چې تاسو څنګه خلک وغواړئ اقا شانتې خلک ستاسو مقابله کې ودرو. نو حضرت حمزه د مشر مخې ته ورغی چې کم دی عتبه ډېر ښه سړی و، په دې وخته پورې چې کم دی د ډېره ښه رایه وه، خو بس دې وخت کې په فرعون چې کم دی د دې امت ابو جهل په ضد کې راوستو چې مخې ته یې کنو، او اخوا چې کم دی علي صاحب شیبه مقابلې ته ورغلی، داسې هم راغلی دي، او عبیده چې کم دی د ولید مقابله ته راغی، دی الټم راغلی روایتو کې. بس درې په درې باندې وجنګېدل. لومبه جنگ مقابله دا وه. حضرت حمزه چې څو ځلې تونه تاو کړه چې کنده بیا لومبه د خپل مد مقابل نه سر لري کو، عتبه قتل کو. عتبه دا د هندي پلار دی، دا هنده چې غوسه په دې غوسه وکنه. لومبه ځل چې کوم د حضرت حمزه داغه د پلار نه سر والوزو، او دا یې تر د هندي او بلې چې کوم د ورور دی. علي صاحب خپل مد مقابل قتل کو. عبیده چې کوم دا بوډاو، نو دا مد مقابل په یو بل باندې سخت گزارونه وکړه. دیم زخمی دی، غم زخمی دی. عبیده صاحب دا کونډه لګېدلې و، مغز پکې راوتی دی. جو بیا دا دوانه کسان رال چې کوم دی او د خپل ملګري سره یوځای شو چې کوم د مد مقابل لري کو. نو درې واړه قتل کړه، به د خپل زخمی راوچت کړه. نو علي صاحب وایي د دې مصداق زیمه او حقیقت هم دا چې دا لومبنیه مقابله ده چې دوی کړې ده. دا تاسو په دې بدر کې په څه جنګېږئ چې یو طرف ته علي دی او حمزه دی او بل خواته چې کوم دی عتبه او شیبه دي. الله وی دا جنګېږي دا زما پر رب، دا یو ته رب ومنه او دا بلې نه مني. هادان دا دوانه خصمان دو جګړ مار دي، اختصموا دوی جنگيږي فی ربهم په شان د خپل رب کې. فالذین کفروا هغه چې کافران دي، قطعت لهم پرې بکړې شي دوی د پاره ثيابن کفړې من نار د اورنه، یصب اړولې شي من فوق رؤوسهم د پاسه د سرونو د هغوی نه الحمیم ګرمي اوبه، یسهر به ولیکولې شي په دې سره ما فی بطونهم هغه چې دوی په خېټو کې دي. تطبیق می تا ته وړاندې وې چې دا اوبه ګرمې دي نو مخ سره بس کوي، د سر سرمن سره بس کوي. اوس کلی شي نو څنګه وي هغه اوس کلی شي دا کلمې ته نخکته وباسلی شي. والجلود او ولیکي سرمنې، ولهم دوی د پاره مقامع کوتکونه دي. هم ضمیر چاته راجع دی یا پرشتو ته راجع کا، نو لام بیا د پاره د تخصیص دی. ولهم خاص د دې پرشتو د پاره مقامع کوتکونه دي، دې پرشتو سره کوتکونه دي نغرب وباسي. ایا هم ضمیر د کافرانو ته راجع کا، بیا د لام په معنا د علا سره دی. وعليهم او په دې کافرانو باندې به مقامع د مقمع جمع د چې کوم د غټ ګرز او کوتک ته وي، من حدید د اوسپنې نه. پرشتو چې کنه دا کوتک راغسته او د سر ته ولا راچي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دا داسې کوتک دی کنه، دا داسې ګرز دی چې دا دنیا ته راوړی شي او دا انسانان پسې ټول ونخلی او چتولی نشي ښه. او دا داسې گزار دی چې دا گزار دی غر ته ورکړم دا غون غر به چې کم دی دا تس نس کی، دا داسې گزار دی. او پرشته د راخلی او د کافر تندي ته راچي. بس الله دې په خپل فضل زموږ ستاسو چې کوم دی حفاظت نصیب کړي. خو ډېر سخته زندګي د سخت حالت دي.
کلما ارادو کله چې دی وغواړي ان یخرجوا منها چې دی اوزي د جهنم نه من غم من د دې غم نه اعيد فيها واپس کولی شي په دې کې وذوقوا تاسو سکي عذاب الحريق عذاب سوزون کې ان الله بشک الله پاک نامخ کې دا تخویف او ذکر کېږي بشارت يدخل الذين امنوا داخلي هغه کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي جنات داخلي جنتونو ته تجري من تحتها الانهار يحلون دي تبا چول شي په دې جنت کې من اصابر بنگړي اساویره د اسویره جمع ده اسویره د سوار جمع ده سوار بنگړي ته وینو د اساویره جمع الجمع ده من ذهب د سرو زرو ولؤلؤ او د ملغلرو وړاندې مې د تویلو من فضه ال ترغلو د سپینو زرو نو هر جنتی ته الله درې بنگړي اچي یو د سپینو زرو مخکې ذکر شوی او دا یو د سرو زرو یو د ملغلرو ولباسهم د کپړې بپیها پدې کې حریر د درې خمونی د ریخمو کپړې به الله دوی تواچي جنتی غواړي چې کم دی کپړې نو ډبې بن رالی چې کم دی دغه ډبې ته نه کولو شي یو بل درې ډبې کولو شي مینځ کې ستا لپاره جوړه پرته ده نو دوی دپاره به حریر دا ریخم یوه هدو دی ته ښوونه کړی شوه الی الطیب الی الطیب چې کم دی الی الکلمت الی العمل الطیب پاک عمل ته من القول د بینا نه چې هغه کلمه طیبه وه دنیا کې کلمه طیبه ویله الی الطیب الی العمل الطیب پاک عمل ته چې نیک اعمال کول نو دا ورته ښوونه شوه په دنیا کې او دلته چې کوم د آخرت کې وهدو دی ته ښوونه کړی شوې ده الی صراط الحمید لارې د هغه ذات ته چې حمید ستایلی شوې ده د جنت لارې زده کړې ده نو ځکه جنت ته رال ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي ويصدون او دی خلق بندي عن سبيل الله د لارې د الله نه والمسجد الحرام او دی خلق بندي د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جعلناه چې موږ ګرځولې للناس انسانان دپاره سواء العاکف برابر دی په دې کې مقیم اوسیدونکی فيه په دې حرم کې والباد او مسافر حرم داسې ځمکه ده چې په دې کې مسافر او مقیم دا برابر دي اشکال دا دی چې دا خو دلته برابري دا جومات دی نو که د جومات باشنده دی او که د بل ځای مسافر راشي د دې نه څوک نشي منع کولی چې ته پکې عبادت مه کوه لہذا دلته برابر نو جواب دا دی چې هلته یوازې مسجد حرم نه د حرم نه بهر چې کم ځای کې افعال د حج او د عمرې ادا کیږي مسجد حرم دی دارنګې صفا مروه دي مینا او مزدلفه او عرفات دي دا څونه ځمکه چې ده په دې کې تمام برابر دي په دې کې پاکستاني او هندوستاني چې کم دی او دارنګې عرب او لیبیا او بل دا غون برابر دي چې کم ځای کې افعال د حج دا څوک نه خرڅوي شي او نه څوک بدلولی شي نو سواء العاکف اوسیدونکی والباد او مسافر دا په دې کې برابر دي نو لہذا ځکه لږه شانې سړي ګیله پیدا شي که نه اوس د هغوی ځان له داسې اغوسته ته بیا دا د هغوی چې کوم دی چاته د پلار د نیکه جایداد دی او د دنیا دا دونه مسلمانان ملکونه د غونډې نظر انداز ګرځولی دي او چاته د عمرو د حجونو اجازه هم نه کوي لکه دا سستا کور خو نه دی چې تا داسې پټیکه اغوستی دی نو بس الله پاک دا مشران دې خبرې ته متوجي کړي که نه چې دا عرب په دې پوهه کړي چې تاسو دا خلک د حجونو د عمرونو سره منع کوئ ته یاریږي د کرونا نه په خپل کور کې د کېنه که نه مه راوځه د سره تا ته چا ویل ته راوځه یاریږي پس په خپل کور کې د کېنه ځان پسې د بلډینګ بند کا دا ځای کولو که مسلمانانو ته چې دا مسلمانان د الله عبادت کوي تا کوم قرآن په دې حرم کې ایښی دی ستا ذاتي د پلار جایداد دی واله قرآن دې کور ته ویسه زه ځان سه خپل قرآن د پاکستان نه وړی شم خو ستا زما سره څه کار دی چې ته ما په حرم کې نه پرېږدې خو دنیا کې چې کوم دی نه پوهېږو چې دا مشران ولې غلي دي ولې داسې چې کوم دی خولې بندي کړي دي که نه دې نه څوک نشي بندولی دا چې کوم دی د تمامې دنیا مسلمانان په دې کې شریک دي ته یاریږي مه راځه یاریږي په خپله کوټه کې دې کښېنه که نه ما دقسې پرېږدم دغه شانې پیدا به درځم زه به خپل کار کوم ستا زما سره څه کار دی زه ستا په حج کې ستا په جاز کې د سره ځم نه ستا په ګاډي کې د سره نه ځم ځان له خپل خر باندې ځم چې که نه سولي به کوم ځم دا زندګي ده ښه خو دا غونډ مشران داسې خاموش او چپ دي چې څوک غږ نه کوي خلارې حجونه یې بند کړه عمرې بندې کړې ارسې بند کړه چې کم دی او مسلمانان داسې ذلت طرف ته روان دي داسې ذلت طرف ته خو که د هغوی نه ګیله کوو نو د خپل ځان نه ولې ګیله نه کوو که نه دا موږ ته چې وایي چې کم دی چې جوماتونو ته به نه راځئ درسونه بند کوي او دا چې کم دی ماشومان جومات ته مه راولئ موږ د الله بندګان یو چې کم دی خبره مرو یو زر پیرې دې مړه شو الله را لکم ژوند مقرر کړی جو مقرر کړی به یې که نه نو به هر کیف ناشنا شانتي چې کوم دی په دنیا یو جال خور دی
الله فرمایي په دې کې برابر دی په ومن یرید هغه څوک چې اراده وکړي فيه په دې کې بالالحاد په کجروي سره څوک حرم ته لاړ شي او اراده دې د غلط او د ګناه وکړه اراده ښه بظلم نذقه من عذاب الیم موږ به تورسو عذاب دردناک بل ځکه خیال د ګناه نه حرم زمکه دونه محترم ده چې الته د ګناه خیال ګناه ده ګوره بل ځکه چې کوم ده د ګناه اراده چې سو پورې ته ګناه پسې تلې نه دا ګناه نه الته چې کوم ده اراده د ګناه ګناه ده ځکه چې دا حرم ده دا ډېر د احترام ځای ده د دې چې به انبیاء علیهم السلام کم احترام کو د دې زمکه او کم د هغې تاریخونه دي که نه او خپل ځان ته سړی وګوري موږ د هغې د احترام نه څه خبر یو دغه حضرات چې برال د حرم نه بهر به خپل پیزار ویستل او د حرم دا دونه ځمکه به دی په خپې بلخپو باندې خپې بلخپې په دې کې به تیز آواز نه کو دا د حرم دومره احترام ځمکه ده او موږ د هغې احترام موږ چې لاړ شو صرف پټوان جوړو تصاویر جوړو ویډیوګانې جوړو بس دغه پسې چې کوم دی د خپل ځان چې کوم دی چې حج مې وکړو دا مې پلان کې وکړه که نه د الله په احسان به دا اعمال قبلیږي نو انو الله فرمایي دې کې اراده د ګناه ګوره ګناه ده نه دې وجې نه چې کوم سړی حج ته ځي عمرې ته ځي نو مخکې د عالم سره کښېنه چل زده که طریقه زده که او بیا خاص چې کوم دی د هغه نه دا سبق واوروه چې دې ځمکې کې به زه څه کومه دې ځمکه کې به زه څه کوم که نه د هغه احترام نو چې کوم ملګري داسې تلي عمرې ته او کوم تپوس کړی شوی دی نو هغې ته ما بار وی چې ګوره دوه ټکي به ډېر زیات یاد ساتي یو د ځمکې احترام موږ د ځمکې په احترام د خلک نه پوهېږي ګوره د حرم به ډېر لوی احترام کې او دویم دا چې د سترګو د نظر به خیال ساتي دا دوه څیزونه ډېر زیات خطرناک دي د سترګو د نظر به خیال ساتي ځکه هلته خو راغلي د دنیا انسانان دي او زموږ مسلمانان نه پوهېږي دا ښځې ستر خو هغوی کوي نه عمده د پاکستان ښځې لاړې چې هغوی دا خیلي چې دلته ستر نشته کولاو مخ ګرځي او بیا داسې ځان جوړ کړی هر یوه لکه ته بیا دا ناوې ده یا د خدای بنده ته خو د الله عبادت دپاره راغلی چې کوم دی ساده لباس کې راځه پرده کې راځه نو دا دوه ټکي هلته چې کوم ماده چې دا به ځان سره یاد ساتي یو به د دې ځمکې احترام ډېر غټ او دویم بس کوشش به دا کې چې خپل مخې ته ښکته ګوره نو کوشش به دا کې چې دا طواف کې که نه په دې طواف کې اخوا دې خوا نه ګورې دې طواف کې بیت الله ته به نه ګورې ځکه بیت الله ته کتل نشته په طواف کې دا ستا عبادت دی مخې ته ګوره وځه او که ته دې بیت الله ته وګورې تا یو ځل داسې وکتل نو دا خو لویه فاصله ده په دې یو نظر باندې به ستا چې کوم دی کم از کم په سوونو ښځو باندې نظر پرېوځي نه په سوونو ښځو نظر پرېوته دا ستا سوونه ګناهونه وکړه نو چې ته وکړه تاو شي خو یو طواف شو یو طواف شو تا صرف یو عمل وکړو چې طواف او دې خوا چې تا یو دوه درې نظره داسې کړي وي نو زرګونو ګناهونه دې کړي دي نو یوه نیکي دې کړې ده او په زرګونو دې ګناهونه وکړو نو د نظر به کافي زیات خیال ساتي چې کوم دی به صرف مخې ته به ګوري چې کوم دی اخوا دې خوا به کتنه نه کوي ځکه خلک پرده یو ځایوالی دا شی ختم دی په خلکو کې میل جول داسې یو بل سره ګډ وړي نو دا لویه ټکی دی چې کم سړی ځي نو عالم سره کښېني د ځمکې احترام د هغې نه واوره په هغه احترام به قدم ږدي نو نذقه من عذاب الیم وإذ بوأنا لإبراهيم کله چې مونږ ښکاره کو ابراهیم علیه السلام دپاره مکان البیت ځای د بیت الله د طوفان نوح کې دا ځای ورک شوی و لومبۍ پاره کې دی وي الله هوا راولېږله هغه بنیادونه تمام راوسپړدلی شول الله تشرک بی شیئا شرک مکوه زما سره د څه څیز وطهر بیت یو پاکه زما کور للطائفین دپاره د طواف کوونکو والقائمین دپاره هغه چې ولاړ عبادت دپاره والرکع السجود دپاره د رکوع کوونکو او د سجده کوونکو د زما کور پاکه ظاهري د ګن نه په جومات کې حرم کې ګن بناچې او باطني هم په دې کې به شرکیات نه کیږي واذن فی الناس اعلان وکړه په خلکو کې بالحج په حج سره کور جوړ شو الله ورته اعلان وکړ یا الله زما اواز به څنګه رسیږي الله ورته اواز ته وکړه رسول زما کار دی دوه قوله پکې راغلي دي یو قول دا دی چې جبل ابي قبیس ته وختو عبدالله ابن عباس فرمایي په غرونو کې په مخ د ځمکه چې ړومبی غر اچولی شوی دی جبل ابي قبیس دی او دویم قول دا دی چې کوم دا مقام ابراهیم کاڼی دی په دې کاڼي باندې
ابراهیم علیه السلام ودرېدو، دا کاڼی روان شو، دا اوچت شو د غرونو نه اوچت شو. بیا یې آواز وکړو ښي طرف ته، ګس طرف ته او مشرق طرف ته، د الله کور جوړ شوی دی، حج ته راځئ. دا آواز چې څومره جمدي انسانانو، کم د مور په خېټه کې وو، کم د پلار په شا کې وو، دې غونډو ته الله ورسو. عبدالله ابن عباس صاحب فرمایي اول چې لبیک ویلی دی یمنیانو ویلی دی، نو اول د لبیک دی ویلی دی، نو دا به ډېر زیات راځي، یمن کسان وایي ډېر راځي. او چا یو ځل ویلی دی یو ځل به ځي، او که چا دوه ځل ویلی دوه ځل، چې چا څونه ویلی دی اقونه به ځي نو. او که چا غوږونه کاڼه کړه نه یې دی اورېدلی، ځان یې پې کوڼ کړی دی، نشي تللی. دی چې کوم دی کرپتي ولینې خو نشي تللی. او چې کوم مثال په طور غریب نه غریب ولینه چې د ماښام ډوډۍ نشته که نه، خو لبیک دی ویلی دی، نو ځې به یو ځل. نو اذن فی الناس یا بالحج یاتوک راځي به تا ته رجالا پیدل، په خپلو خپو به مزل کوي، وعلى کل ضامر او په هر خواره اوښه باندې. ضامر هغه اوښې ته وایي چې په دې مزل باندې خواره ټپه ټیپه شوي. یاتینا راځي به تا ته من کل فج د هرې لارې عمیق، د لرې لارې نه، د ډېر لرو نه به راځي. دې ځای باندې تفسیر مدارک لیکلی دي. محمد ابن یاسین د خراسان یو کس دی، وایي حرم ته لاړم، یو بل کس را سره میلاو شو حرم کې، ما نه تپوس کو د کوم ځای نه راغلی، ما ورته د خراسان نه. خراسان افغانستان اذربایجان دا علاقې دي. ما ته وی چې څومره ښه سړی د بیت الله ګاونډي ښه. اوس دا زمونږ د ځمکو ته هغې بیت الله ګاونډي وایي. نه ما ورته چې ته کوم ځای نه راغلی؟ وی چې زه کله را روانېدلم نو زما ګیره توره وه، او چې دونه مزل مې کړی دی چې اوس ګیره مکمل تکه سپینه ده، اوس یې لره ورسېدم. نو په د کوم ځای نه راغلی دی؟ ما وی چې الله رښتیا وایي من کل فج عمیق، د لرې ځای نه به خلک راځي، د دنیا د ګوډ ګوډ نه خلک را رسېږي. دا چې خلک رواني که نه، نو خلک ځان له پیسه جمع کړي، داسې چې کوم دی محبت سره لږ لږ ځان له دغه کوي. نو داسې کسان چې هغه حیران به شي چې ستا سره چې کوم دی خبره دا خرچه د کوم ځای نه شوله، خو بس الله انتظام وکړي دغه خپل محبت یې الله چې کوم دی وله شوق برابر کړي، ویرسې فج عمیق. لیشهدو د پاره دی چې دی حاضر شي منافع لهم هغه ځایونو د فایدې ته. حرم کې عبادت کې، مینا مزدلفې دا د پیدې ځایونه دي. ویذکر اسم الله او د یاد کې نوم د الله پاک په ایام معلومات، په هغه ورځو معلومو کې. دا د حج 15 ورځې وي، د لوی اختر چې کوم د 8 ورځې نه شروع شي 14 پورې دا 15 ورځې کې حج وي. علی ما رزقهم هغه چې الله دوی ته رزق ورکړی، من بهیمة الانعام د څاروونه، فکولو منها تاسو خورئ د دې نه چې څاروي حلال کې، واطعمو خوراک ورکوي البائس پریشان حالي ته، الفقیر چې فقیر دی. ثم لیقضوا بیا د دې پوره کې تفسهم خپل خیري، بیا چې کنده وخته کچکا سر صورت بوالی ځکه احرام کې دا پتا بنو. ولیوفو نذورهم د دې پوره کې خپل منښتې. نو تا ځان سره منښته کړې وکه الله حرم ته ورسولم، نو داسې وخان به حلالو مسې حلال کا. تا منښته کړې وه الله حج دې راته نصیبه کو که نه، زه به دونه قرباني کوم، هغه قرباني اوس پوره که وخوره په دې غریبانانو باندې. ولیطوفو دی د طواف وکړي بالبیت العتیق، په هغه کور باندې عتیق چې پخوانی دی. او پخوانی دا دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه، سورة نساء کې دی. او عتیق معنا آزاد شده. طواف دی وکړي په هغه کور باندې چې هغه آزاد شوی د ظالمانو نه دی، الله د ظالمانو نه دا خلاص کړی دی. ذلک دا ومن يعظم هغه څوک چې قدر کوي حرمات الله، د الله د حرمتونو، یعنی حرمات دا حرم د حرمت دی، دا صفا مروه د حرمت دی، مزدلفه عرفات د حرمت دی، څوک د دې احترام کوي. فهو خیر له، دا د غوره ده دپاره عند ربه په نزد رب ده. واحلت لكم الانعام، حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره څاروي، الا ما یطلع علیکم مګر هغه چې لوستی شي تاسو ته. فاجتنبوا الرجس، تاسو ځان وساتئ د ګن من الاوثان چې بوتان دي، بت پرستۍ نه ځان وساتئ. وجتنبوا ځان وساتئ قول الزور، وینا د دروغونه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو ځل سحر منځو کو چې کوم دی ناستو، وی فرمایل چې کوم دی عدلت شهادت الزور بالاشراک بالله، دروغ گواهی دا د شرک سره برابر جرم دی، دروغ گواهی د شرک سره برابر جرم دی. بیا او فرمایل الا واجتنبوا قول الزور، الا فاجتنبوا اوثان من الاوثان واجتنبوا قول الزور. نبی علیہ السلام دا وی کېناستو داسې وی صحابي فرمایي موږ وی چې اوس نبی کریم علیه السلام چپ شي دومره زیاتې وی. نو دروغ گواهی، دروغ خبره کول د دې نه ځان ساتل. او بعضې دا لګوي د مشرکینو د تلبیې سره،
یو زمون تلبیه ده کنه زمون حاجیان عمره کوونکي ځینو لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک دا زمون تلبیه ده. نبی کریم علیه السلام به دا الفاظ وی. مشرکین به دا وی لبیک اللهم لبیک حاضر مربا لا شریک لک شریک ستاره پر نشته الا شریکا تملکه وما ملک دسی شریک دشتی چې تول سه اختیارات ورکړي دي. نو دا د شرکی تلبیه وا. نو الله فرمای وجتنبوا بت پرستی کوا وجتنبوا قول الزور د دې دروغ خبر نه ځان وساته. دا د شرک تلبیه دروغ دي. حنفاء لله چې مایل تاسو الله د پر غیر مشرکین چې نه تاسو شرک کوونکی به د الله سره. ومن یشرک بالله چې شرک کو د الله سره فکانما خر من السماء. الله مثال ذکر کوي یو انسان د اسمان نه روان شو را پریوزي په دې لار کې مارغان دي چې کم د سوک لاس او سوک خپا او سوک وخت نه وتختی نو څه په دې لار کې تس نس شو او چې څه بچ شو کنه غلار چرته جوړی کندې ته پریوته چې دراوتلو یې احتمال نشته. دا انسان څنګه برباد شو؟ نار انسان په دې پوهیږي چې دا ډېر برباد شو. نو دقسې مثال د مشرک دی. مشرک چې د توحید نه روان شو دا توحید اسمان دی. مسلمان داسې دی چې هغه په اسمان کې ګرځي. دا مسلمان داسې دی مؤمن موحد داسې دی دا په اسمان کې ګرځي. دا توحید د اسمان دی. او د هغه ځای نه چې کم سړی د اسلام نه خپه خطا شوه د ایمان نه خپه خطا شوه د اسمان نه را پرېوتې نه په دې شرک او په دې کفر کې نو کله به د یو خواهشات پسې منډې وي کله به د بل خواهش پسې منډې وي په دې پریشانو کې به تباه برباد شي. او کنی د بدعاتو په داسې کنده کې به پریوزي په تورتم کې چې نه به سوکینی نه به دې سوکینی او چې د الله وحدانیت باندې کلکې په اسمانونو کې ګرځي په صفا ژوند کې. نه الله مثال د موحد او د مشرک دا ذکر کوي. چا چې شرک وکړ الله باندې فکأنما گویا چې د خر من السماء را پرېوته د اسمان نه فتختفه الطیر وتختو هغې لره مارغانو او تهوي به الریح یا وغورځو هغې لره هوا فی مکان صحیق په ځای جور کې. ذلک دا من یعظم هغه څوک چې تعظیم او قدر کوي شاعر الله د نښو د دین د الله فانها بشک دا من تقوى القلوب دا د پرهیزګار اړونو نه دي. لکم ستاسو دپاره فیها په دې څاروو کې منافع پیدې دي نو تېنه پی چې کوم دی خوري بچي تاله راوړي سورلي پکې الی اجل مسمى غټي مقرره پورې ثم محلها بیا د هغې تلل دي الی البیت العتیق هغه کور پخواني ته بیت الله شریف ته بوځي هلته حلال کې. ولکل امت دپاره د هر امت جعلنا ما ګرځولې منسکا قرباني هغوی خپله قرباني منسک یو ځای د ذبح هغوی ذبحه کوله ستاسو دپاره هم ګرځولې یا منسک قرباني عبادات هغوی د عباداتو طریقه و تاسو له هم د عباداتو طریقه مقرر کړې ده. لیذکر اسم الله دې دپاره چې د یاد کړي نوم د الله پاک علامه په هغه څه باندې رزقهم چې الله دوی ته ورکړي دي من بهیمة الانعام د څاروونه. فالهکم معبود ستاسو اله واحد یو معبود دی فله اسلمو دغه ذات دپاره تابع شئ. وبشر المخبتین او زیری ورکه مخبتین عاجزي کوونکو لره الذین دا هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد شي الله پاک وجلت قلوبهم یریږي د دوی زړونه د الله نوم یاد شو نو ویریدو. والصابرین دی صبر کی علی ما اصابهم هغه چې دی ته ورسیږي کم تکلیف مصیبت ورته ورسید په هغې صبر کوي. والمقیم الصلاة قایمون کې د مانځه دي ومما رزقناهم هغه چې ورته ما ورکړي دي ينفقون دوی خرج کوي. والبدن جعلناها لکم بدن امام شافعي رحمه الله معنا کوي په اوښانو سره او دلیل ذکر کوي دلیل د حدیث د جمعې چې سړی په اول ټیم کې راشي نو حدیث د جمعه کې دا دی چې دته الله ثواب ورکوي د اوښو په دویم ټیم کې راشي نو دته ثواب ورکوي د غوا یعنې هلته غوا مقابل د اوښ ده نو بدن چې کوم دی دا اوښان ترې نه مراد دي. او امام ابو حنیفه رحمه الله بدن اوښان غوا میخو ټولو ته شامل وي. حدیث ذکر کوي د مسلم شریف حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ به وکسه باندې څاروی الاله و قرباني به مو کوله. نو شاګرد ته نه تپوس کوي دا غوا مو هم تاسو په وکسه الاله ولې وی هل هي الا بدن دا غوا خو بدن دی که نه دا بدن دی همدا په وکسه الاله و نو د بدن اطلاق په غوا ام کېږي په اوښ باندې ام کېږي. لغتو کتابونو هم دقسې لیکلي قاموس وغیره چې د بدن اطلاق په اوښ او په غوا دواړو باندې کېږي. جعلناها لکم موږ دا ګرځولي ستاسو دپاره من شعائر الله د نښو د دین د الله نه لکم ستاسو دپاره فیها خیر په دې کې خیر او فایده ده.
فذکروا اسم الله تاسو یادوئ نوم د الله پاک علیها په دې باندې صواف چې دا صفونه صفونه ولاړ وي. نو د اوښ علالول دې ته نحر وي، د غوا او د ګډو بیزو علالول دې ته شریعت کې ذبح وي. فرق دی. اوښان به ودرې دا مخکې خپه به راوچته کې دا بوله یوه خپه بوله وتړې په درې خپه به دی ولاړ وي. نو یو په دې کې ولاړه، دویم تیره اوسپنه سومبه به داسې د سرۍ دا لاندې سینه چې کوم ده سینې اډو کې چې کوم ختمیږي او ماریا شروع کېږي په دقه ځای باندې یو ګزاري بس. او د غوا او د ګډې بیزي دا به راسملې او په ملاسته باندې به بیا چاړه پې ولګي، کوم چې د غوټې سره دا ځای دی هغه ځای باندې به بار بار دا چاړه راکاږي او څلور څیزونه به غوڅ کې، د سا د خوراک او دوه رګونه د څلورو څیزونه غوڅول دي یا په دې کې درې. نو نهر او ذبحه کې فرق دا شو، نهر ولاړه باندې، ذبحه په ملاستی. نهر د مره اخیری د سینې په اخیره حصہ کې وي او ذبحه دا چې کوم د مره په مینس کې وي بلکې اخیره مره خلی طرف ته نږدې. دارنګه نهر دا یو گزاري او ذبحه بار باری، دا پکې فرق وي. اوخانو کې نهر سنت ده او په ګډو بیزو او غواو میخو کې ذبحه سنت ده. کچری خبر الټه وکړې شي اوخې را سملو او الاله کو او غوا دې ادرول او دقه شان دې نهر کړه، نو جمهور رائے دادا چې جایز دا په خلاف سنت کار دی، خلاف سنتو کو نور جایز دا چې کوم د مرداری گینا. فذکر اسم الله علیها صواف چې دا صفونه ولاړوي. فاذا وجبت کله چې دا را پری وزي جنوبها په خپل اړخونو باندې فکولوا منها تاسو خورئ د دینه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په حجۃ الوداع کې 63 ساروي چې کوم دی دا په خپل لاس حلال کړي دي. اختلافات پر روایتو کې شته. نبی علیہ السلام 37 ساروي او خاندا یوازې حلال کړه. بے انا علی صاحب کم ځای کې دی؟ علی صاحب رااله ورا شدارا سره ونیسا. نو کومه حربه چې د پیغمبر علیہ السلام سره ونه لاندې علی صاحب نیولې و بر نبی علیہ السلام بیا به اوخله گزار ورکو. نو 63 پورا کړ بیا. نو 37 یوازې نبی علیہ السلام په یوازې حلال کړي دي او دا باقی د علی صاحب سره په شرکت باندې چې 63 پورا شو نو بیا باقی علی صاحب ته سومبه ورکړه. اوس دا باقی حلال کړه نو 100 بیا پورا کړه. او چې دای عدالول ابو داود کې روایت ده نو یزدلف نه د اوخان به 15 شپږ را مخ کې کېدل، تړل نو راوستل نو دا ولاړ دي چې نبی کریم علیه السلام به گزار کوو نو دا 15 به په خپل را مخ کې کېدل. حضرت شیخ زکریا رحمه الله غزیه باندې لیکلی دي وی دا خوش قسمت اوخانو کنه، دا خوش قسمت او خانو پیغمبر علیہ السلام پیجاندو چې د چا په لاس باندې دا سعادت ملاویږي. نو ځکه دوی د یو بل نه را مخکې کېدل، یو بل سره ټیل کو چې زه ور مخکې شم. نو بیا 63 نبی کریم علیہ السلام حلال کړ، باقی به حضرت علی صاحب حلال کړ. بیا فرمایل د دې غونډو نه لګه لګه غوښه راواغستله. نو مستحب دی چې خپل قربانی به غوښه خوري، کټوی کې تنه واچولې پاخه شوله، نور خیراتی شول. بیا نبی علیہ السلام غوښه خوړله، هغه شوروي وګټله. واطعم القانع تاسو خوراک ورکوي. قانع هغه فقیر ته وایي چې هغه با صبري، والمعتر او هغه سوالګر چې هغه بے صبري. ځینې سوالګر بس نیغ ولاړ دي نو راکه مال او دا تابېږي وایي دلم ورکا، او بل فقیر داسې دی چې هغه خاموش دی دلم ورکا. کذالکم دارنګ سخرناها لکم دا تابع کړي تاسو د پر لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. لن ینال الله لحومها د مشرکین طریقه به دا و چې ساره به علالون بیت الله شریف ته به داسې مخامخ کو چې دا وینه دار بیت الله ته ورسیږي، دا به دوی په فخر کو هغه ځای کې به علاله کوله. نو مسلمانانو هم دا وی چېرې دا یوه طریقه و نو موږ خاصم الله د پر علاله کو که موږ دغه بیت الله شریف سره هم داسې وکړو. الله فرمایي دلته مه کوه، کولی شي خو دا وینه چې دا بیت الله ته رسې دا وینه الله نه الیخه او نه دا غوښې الي، دا هېڅ شی الله ته نه ورځي، صرف ستا د اړه ته ګوري چې ستا په اړه کې څه دي. دا څاروی ته حلالې نو د الله سره د څونه مینه ده، په کم نیت یې حلالې.
بس دغه ته الله ګوري. لن ینال الله هرگز نرسی الله ته لحومها غوښې د دې ولا دماؤها نوینې د دې ولکن یناله التقوا لیکن رسی الله تستا تقوا او اخلاص منکم ستاسو نه کذالکم دارنګ سخرها لكم الله تابع کړي ستاسو د پاره لتکبروا الله چې تاسو لوی بیان کوي الله د پاره علی ما هداکم هغه چې الله تاسو ته هدایت کړی دی وبشر المحسنین او زیر ورکنه کانو ته ان الله بشک الله پاک یدافع د پاک یعنی الذين امنوا د هغه کسانو نه چې مؤمنان دي ان الله بشک الله پاک لا يحب نخوخي كل خوان ارخیانتګر کفور ناشکر. دا ډومبني آیاتونه دي چې د غزا متعلق راغلي دي. ابتدا کې د مسلمانانو ته تاسو خپل لاس بند کړئ کافرانو سره مه جنګېږئ. الله حکم راولېږو او زین للذین اجازه کړی شوې د هغه کسانو ته یقاتلون چې دوی سره قتال کولی شي دا کافران یې نه پرېږدي تنګوي بانهم ظلموا په دې وجه چې په دوی ظلم کړی شوی دی نو چې هر کله په دوی ظلم وشو کافران یې تنګوي نو الله وی اوس ته اجازه وشوله وان الله بشک الله پاک علی نصرهم د دوی په امداد باندې لقدیر قدرت والا دی. الذين دا هغه کسان دي اخرجوا چې دا وستې شوي دي من دیارهم د خپلو کورونو نه بغیر حق بحق الا ان یقولوا مگر دا چې دوی وی ربنا الله زمونږ رب الله دی. دوی د خپل علاقې نه ولې جلا وطن شوي دي دوی جرم دو چې دوی خپل الله منو دا خو جرم نه دی. علامه تفتزانی چا یو شعر ذکر کوي کنه وای په دې کې عیب نشته مگر عیب دار چې په دې تورو کې فلول د تورو د سرونه کندم دي. دا خو د هغوی شجاعت دی چې دومره بهادر خلک دي چې تورې جنګولي دي په هغې کې کنډموالی پیدا شوی دی. نه دارنګې د دې نظیر هغه دی لکه په دوی کې عیب نه و چې الله وي د علاقې دا یې عیب و چې دوی ایمان راوړی دی. نو ایمان خو عیب نه وي. ولولا دفع الله الناس که نه وی دفع کول الله دغه انسانان بعضهم بعضې چې دا بعضی دفع کوي کافران به بعد په بعضی نور باندې چې مؤمنان دي کله نه دفع کوله لهدمت نوران شی به صوامع ویل شي چې کوم د راهبانو د ناستي زینه دا پیران چې پکې ناستي خلوت خانه او څوک معنا کې صوامع د صابیانو د عبادت زینه وبيع او د نصرانیانو د عبادت زینه وصلوات او د يهوديانو د عبادت زینه ومساجد د مسلمانانو د عبادت زینه دا بغون وران شي خو الله وی د جهاد فلسفه دار چې دا پکې محفوظ دي. نو اشکال دا پیدا کیږي چې ارکله د يهوديانو د نصرانیانو د غي د عبادت زینه دا محفوظ ساتل پکار دي بیا خو دا غوي دینه محفوظ شو بیا منسوخ کم ځای کې شو. نو دوه محمله ویلش لومبه دا چې اره زمانه کې دا موسی علیہ السلام په وخت کې د هغوی صلوات چې کوم د احترامو د عیسی علیہ السلام په وخت کې چې کوم د بیع د احترامو نو که هغه وخت کې د جهاد حکم نه وي دغه زینه بورانو زمونږ په وخت کې اوس مساجد د احترام دي. دا د خپل زمانی خبره ده. او دویمه دا ده چې دا تمام که ارڅ دي خو د الله بندگی پکې کیږي یا څه یا بل څه نو دا خلک په نسبت د هغو باندې چې دهریان دي د هغوی نه خو بهتر دي که نه کم از کم سجده خو پکې لګولی کېږي. یذکر فیها یادیږي په دې کې اسم الله کثیره د الله نوم ډېر ولینصرن الله خامخا به امداد کوي الله پاک من ینصره هغه څوک چې د الله د دین امداد کوي ان الله بشک الله پاک لقوي زورور دی عزیز غالب دی. الذین هغه کسان امکناهم چې هغوی له ځای ورکم په الارض په ځمکه کې الله وی چې دی مجاهدینو له غلبه ورکم او ځای وله ورکمه نو بیا به دوی څه کوي دا د هغوی صفت ذکر کېږي. نو اول مجاهدین څوک د پیغمبر علیه السلام ملګري الله کامیاب کړو او مدینه منوره کې حکومت قائم کو ریاست مدینه جوړه شوله. نو الله تعریف ذکر کوي د ریاست مدینه ښه چې زی غالب کما حکومت ولا ورکما نو بیا به دوی څه کوي ریاست مدینه به جوړوي. خو ریاست مدینه به څنګه جوړیږي الله ته درخی دا ریاست مدینه ده. الذين دا هغه کسان دي امکناهم چې ولزه ورکم مدینه مولا ورکړه په الارض په ځمکه کې پاکستان دل درکو بل دل درکو تعالی زه درکو کار بدی سي اقام الصلاه کار بدی دی چې منځونه به جمعهتون کې به دا غون مسلمانان ناستي بل ماز به پکې نه ریاست مدینه صفت ده. دویم واتو زکات زکات به ورکي دا د ریاست مدینه صفت ده. دریم وامروا بالمعروف په معروف به امر کې په دې ملک به داسې کس نه چې کم دی چې هغه دی ګینه د خېګړې نه روستو شي. دا مرکزونه به د تبلیغیانو ډکی دا مدرسې به د طالبانو ډکی دا جمعتونه به د عبادت او د نیکونو ډکی امر بالمعروف به موجودي. ونهوا عن المنکر منکراتونه به منع کوي. په ریاست مدینه کې به شراب نه ښه په دې کې به جوارې نه
په دې کې به چې کوم دی حرام خوري نه وي، په دې کې به بیلمازه نه وي، دا چې کوم دی منکرات به پکې منئ. دا ریاست مدینه ده. ریاست مدینه تعریف قرآن په خپله کړی دی، دې ته ریاست مدینه وایي. او که نه چې کوم دی خبره نوم اغستی شي یو شانتي چې کوم دی او لاندې بل شانتي نو پته لګي چې بیا به دروغي نو. ریاست مدینه تعریف دقه دی. الله وایي چې چاله ځای ورکم، خو مخکې مسله ذکر شوه د صحابو چې کوم دی تا ته اجازه کړې صحابه وجنګېږي د کافرانو سره، نو صحابه وجنګېدل. بیا وایي چې وجنګېږي ځای در کوم نو څه به کوئ؟ نو چې ځای ورکو صحابو ته، نو صحابه په کوم ځای کې مدینه کې نبی کریم علیه السلام سره هلته و. دغه مدینه څه وه؟ ریاست مدینه وه. او ریاست مدینې دپاره الله فرمایي صفات به دی، منځونه به کوي، زکاتونه به ورکوي، او دوی به کار دی چې کم دی چې ګوره منکر به پکې نه وي. دا تمام به چې کم دی نیکو ته را رواني. مرکزونو ته به جرندې نه اچې، جوماتونو ته به جرندې نه اچې. دا خو الټه شوله خبره. ونهوا عن المعروف شو او امروا بالمنکر شو راته. ولله د الله د پر عاقبت الامور، انجام د کارونو دی. و ان یکذبوک کدی تکذیب کوي ستا فقد کذبت تاخیر سر تکذیب کړو قبلهم د دوی نه مخکې قوم نوح د نوح علیه السلام قوم تکذیب کړو، وعاد وثمود عادیان او ثمودیان، وقوم ابراهیم د ابراهیم علیه السلام قوم، وقوم لوط د لوط علیه السلام قوم، واصحاب مدین او مدین ولاد شعیب علیه السلام قوم، وکذب موسی تکذیب کړو شو د موسی علیه السلام، فاملیت للکافرین ما مهلت ورکړو کافرانو ته، ثم اخذتهم بیا مې دوی ونیول، فکیف کان نکیر پس څنګه زما انکار، فکیف کان نکیر من انکاری علیهم ما دغه کفر باندې انکار کو، نه به انجام دغه تبعی و. فکأی من قريه ډیر د کلو والون اهلکناها ماغي هلاک کړي، وهي ظالمه او حال د چاغي ظالمان، فهي خاويه دغه کلو والا پراته دي علی عروشها په خپل چتونو، په چتونو مې راوغورځول، وبئر معطله او ډیر کویان شړ، وقصر مشید او ډیر بلډینګان او چتو مشید او چتوالی ته وي، وقصر مشید او ډیر بلډینګان مضبوط پاخه بلډینګان مې ته نه پاتې کړل. افلم یسیروا آیا دی نه ګرځي فی الارض پزمکه کې، فتکون لهم شي دی در پاره قلوب نړونه یعقلون بها چې پاغي پوه شي، او اذان یا غوږونه یسمعون بها چې پاغي ووري، فانها لا تعمل ابصار بشک قصه دا ها ته ضمیر قصه ورته وي، مؤنث کې ته ضمیر قصه وي، مذکر کې ته ضمیر شان وي. بشک قصه دادا لا تعمل ابصار، الله فرمای لاندې نه دي د دوی سترګې، د دې خلکو سترګې بالکل شته، ولکن تعمل قلوب لیکن لاندې دي د دوی ړونه التي فی الصدور هغه چې په سینو کې دي، نو دا ړونه لاندې دي. او د چا چې لون شي کنه بدترین لوندواله دا ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی شر العمی عمی القلب، شر چې کوم د لوندواله هغه د لوندواله ده، سترګې ړون شي دا پروا نه کوي، او چې اړه دی لون شو د دین نه اوس چې کوم دی برباد شو. لا تعمل ابصار لونه راړندې دي، ويستعجلونك بالعذاب او دوی تلوار سره غواړي ستانه په عذاب چې عذاب راوله. الله فرمای ولن يخلف الله هرگز مخالفت نه کوي الله پاک وعده د خپل وعده، وان یوما بشک یو ورځ عند ربک پنځ دربستا ک الف سنتین دا پشان د زرو کارو د مما تعدون هغه چې تاسو شمیرئ. دلته وی زر کاله ده، روسته ان شاء الله بل صورت کې بیا دا مضمون روان دی، او په معارج کې 50 زره کاله ده، الته بیا تطبیق ذکر کوو. وکأی من قريه او ډیر د کلو والو عملت لها ماغوی ته مهلت ورکړې، وهي ظالمه دوی ظالمانو، ثم اخذتها بهم اونول والی المصير او ما تبد دی رجوع وی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه اله العالمین. دا چې څومره درس وکړې شو الله زمونږ نه په خپل احسان قبول کړي. الله زمونږ ویل اوریدل دا به قابل د قبول نه، خو ستا فضل وسیع دی، په خپل فضل او کرم سره الله زمونږ نه قبول کړي. الله زمونږ ژوند زندگی په خپل کتاب باندې ښایسته کړي. الله په خپل احکام او د نبی علیہ السلام په سنت باندې ښایسته کړي. الله د رسوماتو نه د غیر او د بی دینه نه الله زمونږ اجتناب نصیب کړي. الہ العالمین تمام امت مسلمه جوړه کې خیر واچولې کې مسلمانان په دې خیر او د برکت په میاشت کې څومره اعمال کوي، څوک تلاوتونه کوي، څوک بروجي نیسي، څوک نور اعمال، الله د اعمال د ټولو نه په خپل احسان سره قبول کړي. الہ العالمین زمونږ په دې عمل کې د تمام امت مسلمه الله حصې وکړي. الله د دې ثواب موږ ټولو ته بخلی دی. الله د مړو د جمدو پکې حصې وکړي. الله زمونږ د مردگانو درجات عالیه نصیب کړي. الله سوره مسلمانان دی جمدی، الله د افات و بلیاتو نه حفاظت نصیب کړي.
خصوصا الله د دې ملک حفاظت وکړي، الله د افرادو د دې ملک حفاظت وکړي، الله په دې کلی باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي. څونه مسلمانان نارینه زنانه درس اوري، درس ته حاضري کوي، په نورو ځایونو کې درسونه اوري، ستا کتاب سره مینه ده، الله ته ورسره مینه وکړي. الہ العالمین دا قرآن مقدسه زموږ د ټولو ملګری کې، دنیا کې هم، په برزخ کې هم، په حشر کې هم، الله د دې د ملګرتیا سعادت زموږ همیشه دپاره نصیب کړي. الہ العالمین څونه مسلمانان بیماران وي، شفا کامله نصیب کړي. الله څوک قرضداري وي د قرضونو نه خلاص کړي. الله څوک بې وسه وي، الله حلال شته نصیب کړي. د حرامونه د زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله خیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.